أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اوس مسله ذکر کوله چې یاده د مخکې سره مربوط دی په دې معنا سره چې یو کس په دوی کې قتل شو، بیا د هغې قتل د معلومولو دپاره دوی درخواست وکړه موسی علیه السلام ته. موسی علیه السلام ورته وی تاسو غوا حلاله کړئ، او یا دا ځان له مستقله واقعه ده. یو سړی و د عامل په نوم باندې، دا ډېر مالدار او بل اوراري و، هغه ډېر غریب و. او دا کاکاجي بوډا ډېر شوم سړی و، نه د خپلو وانو د رشتهدارو هېڅ خیال یې نه ساتو. هغه اوراري په تمه و چې کاکاجي به نن مري سبا به مري، ما ته به وراثت پاتې کېږي، داسې خاص هم نه راکوي. خو د بوډا ژوند لږ اوږد شو، وراره چې کوم دی په تنګ شو، نو چې د شپې ولګېد دا کاکاجي مړ کړو. او بیا د شپې له مړی واغستو، یو کوڅه کې وغورځو. سهار یې د موسی علیه السلام دربار کې ورسره دا دعوه وکړه زما تره چا وجلی دی. نو پکې دوه پیدې حاصلولې، یو خو دا چې هغه مړ شو نو بل وارث شته، نو تمام مال به ما ته پاتې شي وراثت کې. او دویم به موسی علیه السلام په خلکو باندې فدیه او جزیه هم کېدي، پیسې به راجمع شي، دیت به م راکېدله. ملا علی قاري ذکر کړي دی چې د وراثت سره سره د رشتې هم سلالچ و. معنا دا ده چې د دې سړي لور یا سوه چې کم دی او دغه کس یې غوښتله، خو د ورسره رشته نه کوله. نو بعیده نه ده چې دا دواړه چې کم دی مؤثر وي، هم د رشتې مسله وه، هم د مال لالچ و. خو دا سړی قتل کو او بیا د شپې وغورځو. سهار د موسی علیه السلام دربار کې دعوه وکړه. که دا واقع د مخکې نه بیله وایي، نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل د دې مړي یو اندام راوالي او دا مړی په ووهئ، دا لاس راوالي او واپس یې له دې بدن ته راواچوئ، دا مړی به راپاڅېږي. اوس مو خبره ذکر کوله، دنیادارې اسباب دی، همداسې هم پاڅېدی شو. خو الله ورته دا سبب وښو چې تاسو یو اندام د دې مړي د ته راواچوئ، دی به جمدی شي. او که د مخکې واقع سره یو ځای وایي، نو بیا د غوا یو اندام راواله او دا مړی پې ووهه، دا به راپاڅېږي. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، کله چې تاسو قتل کو یو نفس، فَادَّارَأْتُمْ، تاسو اختلاف وکړو، فیها په دې کې، فَادَّارَأْتُمْ، تَدَارَأْتُمْ، در اویلی شي دفع کولو ته، یو ایمان دی کړی بل ایمان دی کړی. فدتا، نو بیا تا په دال بدل شوله، دال په دال کې مدغم شو، فَادَّارَأْتُمْ لازمي معنا ده اختلاف. والله مخرج، الله ښکاره کوونکی دی، ما کنتم تکتمون، هغه چې تاسو پټوئ. فقلنا، موږ ورته وی اضربوه، تاسو ووهئ، هو دغه میت، دغه نفس چې کوم دی په اعتبار د شخص سره، په اعتبار د فرد سره، نفس مؤنث سماعي دی. فقلنا اضربوه، تاسو ووهئ، دغه نفس معنا دا فرد، دا شخص. ببعضها، په بعضې اندام د دې نفس، یا ببعضها، په بعضې اندام د غوا، نو دی به جمدی شي. کذالک هم دارنګ یحیی الله الموتى، جمدی کوي الله مړه، ویریکم ښیي تاسو ته آیاته، نښې د قدرت، لعلکم دې دپاره تعقلون چې تاسو پوه شئ. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شول ستاسو زړونه، من بعد ذلک، رستو د دې نه. د الله د قدرت داسې یوه عظیمه کرشمه مو وکتله چې مړی جمدی شو، خپل قاتل یې وښو، دا دونه مسلې حل شولې. انسان داسې عجایبات ویني د الله د قدرت په مخ کې، له نرم شي پوس شي. خو الله فرمایي ستاسو زړونه د دې نه پس ښه سخت شول. او څنګه سخت شول؟ فهیه کالحجاره، دا په شان د کاڼي او اشد قسوه، یا زیاتو په کلکوالي کې د کاڼي نه هم سخت شول. اوس الله د کاڼو تقسیم کوي چې دا کاڼي هم د الله نه یریږي، او درې قسمونه دي، خو په تاسو کې یو قسم یره هم رانله. وګوره دې کاڼو ته، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بېشکه بعضې د کاڼو نه، لما هغه یتفجر منه الانهار، جاري کېږي د هغه نه نهرونه، د الله نه ویریږي، د هغه نه اوبه روانې شي، د نهر په شکل تې بهیږي. او دویم قسم، وَإِنَّ مِنْهَا، بېشکه بعضې د کاڼو نه، لما هغه یشقق، وچوي، فیخرج، پس راوځي، منه الماء، د هغې نه اوبه، کاڼی وچوي او د هغه نه څاڅکې اوبه روانې شي. او دریم قسم، وَإِنَّ مِنْهَا، بېشکه بعضې د کاڼو نه، لما هغه یهبطو، چرغړي، من خشیت الله، د یرې د الله نه، د غر د سر نه چې کوم دی کاڼی روان شي، راورغړي، د الله نه یریږي.
نه په کاڼو کې دا 3 قسمونه او په تاسو کې دا یو قسم یره پیدا نه شو، نو پته لګي ستاسو داړه د کاڼي نه سخت شو. څه حضرات په دې کې تاویلی معنا کوي. نو داسې ویلی شي یو قسم کاڼي هغه دی چې یتفجر منه الانهار، نو دا کنایه ده د علم نه. د دې کاڼي سره ځان برابرې نو داسې علم وکړه چې لوی عالم متبحر شي او د علم ستانه نهرونه روان شي. نو دا انسان ستا دپاره سبق دی چې داسې علم وکړه چې خلکو ته علم نه فیض او خیر رسیږي. یتفجر منه الانهار، د علم نهرونه ستانه بهیږي، خلکو ته خیر رسیږي. او که دې مرتبې ته ونه رسېدې نو کم از کم دون علم وکړه. وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء، ساس کې اوبه ترې نه بهیږي. نو دون علم وکړه چې خپل ژوند خو پې تېر کړي که نه، دون علم وکړه چې خپل ژوند پې تېر کړي. او که بالفرض دومره دې ونه کو نو وان منها بیا بعضې 3 قسم یهبط من خشیت الله، نو بیا کم از کم د الله نه خو یره پیدا که چې الله نه ویریږي. نو که علم دې نشته نو د الله نه یره خو اختیار کا. وما الله نه دی الله پاک بغافل نه خبر عما تعملون، د هغې نه چې تاسو عمل کوئ. اوس د کاڼي دا 3 قسمونه چې کوم ذکر کړی شول نو قرآن مقدس او شریعت نه دا معلومیږي چې د دې هر یو څیز دپاره خپل ژوند دی. الله فرمایي وان من شیء الا یسبح بحمده، یو څیز نشته مګر دا د الله دپاره تسبیح وی، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تاسو د هغې په تسبیح نه پوهیږئ. که دا کاڼي دی او که دا غرونه دی او که دا هر یو دا د الله تسبیح وی. نو چې هر کله د الله نه تسبیح وی الله پیژني، نو لہذا د کاڼو اوبه یا رغړېدل څه بعیده نه ده. د دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام چې کومه معجزه ده چې کاڼي د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس کې خبرې وکړې او تسبیحات یې ووې، نو هغه ځای باندې محدثین دا ذکر کوي چې د کاڼو تسبیح ویل دا د پیغمبر علیه السلام معجزه نه ده. کاڼي خو هسې هم تسبیح وایي. دا تسبیح چې کوم د انسانانو غوږ ته رسېدل چې د خلکو تسبیحات واورېدل، دا اورېدل د نبی علیه السلام معجزه ده. نو دا هر یو مخلوق د خپل خالق پیژني. افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ ان یؤمنوا لکم چې دوی به ایمان راوړي، لکم معنا لدلائلکم، ستاسو په دلیل به دوی ایمان راوړي، لکم لاجلکم، ستاسو د وجې نه. پیغمبر علیه السلام او مؤمنانو ته الله تسلي ورکوي چې د دوی نه تمه مه کوئ. بیا دا خلک اهل کتاب 2 قسمه دي، یو په دوی کې علما ځانته وي، پوهه ځانته وي، او بل په دوی کې جاهلان دي، امیان دي. د دوانو حال بیل بیل ذکر کیږي. کم چې په دوی کې مولیان دي او پوهه دي، وقد كانت اخي سره و فريق منهم يبدل په دوی کې يسمعون دي اوري کلام الله، د الله کلام، ثم يحرفونه بيدا بدلي من بعد ما عقلوه، پس دغه نه چې دوی په خپوه شي، وهم يعلمون، دوی پويږي او بیا هم هغه بدلي. د هندوستان یو عالم تیر شوی د رحمت الله کرانوی رحمه الله، د کتاب د اظهار الحق. اوس اظهار الحق عربی کې تقریبا نایاب دی، اردو کې چې کوم د هغې ترجمه کړې ده تقی عثماني صاحب، اردو والا عام ملاویږي. دلته هندوستان کې پخوا د دې نصرانیانو پادریانو هغوی به چې کوم د مسلمانان تنګول او مختلف اعتراضونه او شبهات به دوی ته اچول. الله د خپل دین د دفاع دپاره داسې ناشنا ناشنا انتظامات کوي. الله دا عالم پیدا کو رحمت الله کرانوي. نو د هغوی یو پادریو دلته ویلی شي چې دا دومره قابل سړی و چې د پاکستان او هندوستان کې ټوټل 32 ژبې چلیږي او دغه پادری 32 واړه ژبې زده وي، 32 ژبې دې سړي زده وي، په دې هر یو بیا خبرې هم کولی شوي او قرآن حدیث باندې هم پوهېده او په خپل چې کوم د کتابونو هم پوهېده او څوک زما د خبرې جواب کولی شي. رحمت الله کرانوي رحمه الله د هغه سره دلته مناظرې وکړې او داسې حد ته چې هغه خر هندوستان پرېښود او تښتېدو، هندوستان یې پرېښودو. نو بیا نورو ملکونو کې دا روانې کو. نو عربو کې چې کوم د دغه شانتې وراني کول. نو حج ته رحمت الله کرانوي صاحب تللی دی، هلته هغه دومره په چرچه کې و څوک شته چې زما سره خبره وکړي په حقانیت د قرآن باندې، زموږ چې کوم د انجیل حق دی. هغه وخت بادشاه سلطان عبدالحمید هغه اعلان وکړو
علماو ته د دې سړي سره څوک چې کوم دی مباحثه وکړي څوک شته چې د سره بحث وکړي هغه ته پته نه و چې رحمت الله کرانوي صاحب راغلی دی نو دی راغلی چې کوم دی هغه ته یې وویل بادشاه ته چې ته حاضر که زه به ورسره مخامخ خبرې وکړم بهر کې چې هغه مجلس ته راوستی شو نو رحمت الله صاحب احرام کې و د چې کوم دی خپل ځان پټ کړی و ځان یې پټ کړی و چې کوم دی هغه خپلې خبرې وکړې چې څنګه هغه خپل دلایل او قصې پوره کړې رحمت الله صاحب خپل ځان چې را ښکاره کو چې کوم دی څادر یې لرې کو چې وکتل چې کوم دی ارسې پرېښود او د هغه ځای نه روان شو ورته یې ته خو کښېنه که نه نو د وجې نه خو ما هندوستان پرېښی و نو جو بیا وتښتېدو بیا ورته سلطان عبدالحمید صاحب ده ته وویل چې ته په دې موضوع کتاب ولیکه نه اظهار الحق په نوم باندې هغه بیا کتاب ولیکو د دوی چې څومره خرافات دي چې کوم دی نو هغوی دا بلا حوالې چې را دوی په خپل کتاب کې تحریف کړی دی لفظاً یې کړی دی او معنا یې کړی دی اوس هغه عربي نسخه تقریبا دونه نه میلاویږي او په اردو کې زیاته ده انو فرمایي دا چې یحرفون دی بدلول د الله کلام من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وإذا لقوا الذين کله چې مخامخ شي د هغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو وایي دوی آمنا موږ ایمان راوړی و اذا خلا کله چې یو ځای شي بعضهم بعضې دوی الی بعض بعضې نورو ته نو قالو دوی وایي خپل منځ کې چې کینې بیا داسې وایي چونکې دې اهل کتاب خپلو کشرانو ته خو داسې خبرې بعضې ښکاره کولې چې دا د آخر زمانې پیغمبر هم دی دا اسلام حق دین هم دی قرآن د الله حق کتاب هم دی نو دغه کسانو به بیا د مسلمانانو ته هم دا قصې کولې نو بیا به د مشران د خپلو کشرانو ته وایي چې بېوقوفو تاسو مسلمانانو ته داسې څه وایي چې ستاسو پیغمبر هم حق دی او ستاسو چې کوم د کتاب هم حق دی چې تاسو تمام هغوی خبر کړئ نو په قیامت کې به د الله په مخ کې تاسو سره بیا دا حجت بازي کوي چې دنیا کې تاسو موږ ته نه ویلي چې ستاسو کتاب حق دی او ګوره تاسو په خپله نه منو لا تحدثونهم تاسو خبر ورکوي دی مؤمنانو ته بما په هغه فتح الله علیکم چې الله کولو کړي تاسو ته منه الله تاسو ته ذکر کړي دي الله تاسو ته ذکر کړي دا تمام کتابونو کې ذکر دي د پیغمبر علیه السلام صفات او د صحابه او د قرآن نو هغوی ته تاسو بیان کوئ لیحاجوکم چې بیا به دوی تاسو سره جګړې کوي حجت بازي به کوي به په دې سره عند ربکم په نزد رب ستاسو نو تاسو هغې ته دا حال مه وایئ افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ اولا یعلمون آیا دی نه پوهېږي ان الله جواب کې ته نه پوهېږي چې الله یعلم پوهېږي ما یسرون هغه چې دوی پټوي و ما یعلنون هغه چې دوی ښکاره کوي دا خو د دوی د مولیانو حالو چې دوی دین پټاو کشرانو ته به وی تاسو مسلمانانو ته مه وایئ چې ستاسو دین حق دی اوس چې کم په دوی کې جاهلان دي ومنهم بعضې په دوی کې امیون آمیان دي امیون دا نسبت دی اوم ته او د مور نه چې سړی پیدا شي نه هغه انپړ وي په څه نه پوهېږي د دې وجې نه چې کوم سړی د لیکلو لوستلو والا نه هغه ته امي وي لا یعلمون الکتاب نه پوهېږي په آسماني کتاب الا اماني مګر صرف امید کوي بس په دغه امید دی زه اهل کتابي موضوع یهودي موضوع دایم و انهم او نه دي دوی الا یظنون مګر صرف ګمانیان دي په ګمان خبره کوي فویل للذین یکتبون الکتاب دا بیا د دوی د علماو چې کوم دی حال دی د پیغمبر علیه السلام چې کوم صفاتو چې دا به درمیانه قد والی د هغې به چې کوم دی مخ مبارک داسې وي ویښته به داسې وي دا تمامې خبرې به دوی بدلې کړې دې په ځای به یې دا ولیکل د اخرې زمانې پیغمبر به دنګ سړی سترګې به یې شنې نو د نبي علیه السلام سترګې خو شنې نه وي دا به یې د ځان نه لیکل او بیا دا د پیغمبر صفات دي نو چې هغه عوامو به کتل نه هغه خو د دروغو صفات خو په نبي علیه السلام کې نه نو الله پاک دوی دپاره وعید ذکر کوي او مکرر په 3 کارته باندې فویل پس هلاکت دی للذین یکتبون ویل وسپی ویلی شي او اسمی ویلی شي وسب شي بیا معنا د هلاکت اسم شي دا په جهنم کې به یوه کنده د هغې نوم دی او جهنم کې دغه کنده دومره جوره ده چې د سر نه سیز واچې چې کندن آخر ته چې رسیږي نو 40 خریفه حدیث کې راغلي 40 کاله به پې لګي 40 کاله کې چې کنده پکې سیز د سر نه آخر ته رسي دومره جوره کنده ده نو فویل د دوی دپاره دغه کنده ده فویل للذین اشکال دا پیدا کېږي ویل دلته دا مبتدا واقع شوې ده او دا خو نکیره ده نو تاسو ته نه جواب کوي که دا اسم شي نو بیا خو خبره بې غبار ده او که دا وصف شي
نو بیا قانون دی چې نکره مبتدا نه واقع کیږي، خو لس مواضع نحوه کې داسې ذکر کیږي چې هلته نکره مبتدا واقع کیږي. د دعا په صورت کې، د خیرو په صورت کې، تعجب په صورت کې تاسو وایي بقره تتکلم، ذئب تتکلم، نو بقره مبتدا ده نکره، نو فویل دا نکره مبتدا واقع کیږي. للذین هغه کسانو دپاره یکتبون الکتاب چې دوی لیکي کتاب بایدیهم په خپلو لاسونو، ثم یقولون بیا دوی وایي هذا من عند الله، دا د الله د خوا نه دي، لیشتروا به چې دوی واخلي په دې سره ثمنا قلیلا پیسې د دنیا لګي. فویل لهم هلاکت د دوی دپاره مما د هغې نه کتبت ایدیهم چې لیکل کړي د دوی لاسونو، وویل لهم هلاکت د دوی دپاره مما د هغې نه یکسبون هغه چې دوی کسب کوي. وقالو وی دوی لن تمسنا النار هرگز به اون رسیږي موږ ته اور الا ایاما مگر څو ورځې دي معدوده په شمېر، یو څو ورځې به موږ جهنم ته ځو، نو بس دا څو ورځې دي. یو قول پکې دا دی چې موسی علیه السلام کوهي طور ته تللی و، څلوېښت ورځې چې کوم زموږ مشرانو د سخي عبادت کړی دی هغه څلوېښت ورځې دي. دویمه دا ده چې دوی د ځان نه احادیث جوړ کړي چې دا زمونږ دین او شریعت دی چې د دنیا دا ژوند دی دا به 2000 کاله او د هر کال په مقابل کې به موږ یو ورځ جهنم ته ځو، نو 9 ورځې به موږ جهنم ته ځو. کله به داسې وي؟ مولا علی قاري وایي دا غونډ دروغ دي، د ځانه جوړ کړي موضوعات دي. او درې به داسې وي چې یو ځل الله جل جلاله زنګ مشرانو ته غوسه شو، نو ورته وی چې غونډ به تاسو جهنم ته وارتم، نو ورته قسم خوړلی دی، نو موږ به یو ځل جهنم ته بوځي د قسم د پوره کولو دپاره، بیا به مو راوباسي. نو دا درې واړه قوله راغلي دي. نو دی فرمیل ایاما معدوده. الله جواب کوي قل ورته وایي اتخذتم آیا تاسو نیولې عند الله د الله په نس باندې عهدا وعده، تاسو سره الله په دې وعده کړې چې دغه ورځې به جهنم ته تاسو بوځي؟ کچری وعده مو سره کړی وي فلن یخلف الله هرگز مخالفت نه کوي الله پاک عهده د خپل وعده. ام تقولون بلکې تاسو وایي علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې په تاسو نه پوهیږئ. دا خو د دې جواب شو. اوس الله خپل قانون ذکر کوي. تاسو وایي موږ به څو ورځې جهنم کې یو، پلرونو مو د سخي عبادت کړی دی، نه دا طریقه نه ده، د الله قانون دا دی. بلا او من کسب سیئتن چا چې کسب کو د ګناه، مراد د دې ګناه نه شرک دی، ګناه کې روان وي مشرک شولې، ځکه واحاطت به احاطه وکړه په دې باندې خطیئته دغه ګناه چاپېره ترې نه تو شوه. اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه. دا د الله قانون دی. مقابل کې نیکان والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، اولئک دا کسان اصحاب الجنه خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون. دا د الله قانون دی. دا قانون نه دی چې ګینې د دنیا به 2000 کال عمر دی او ته به یو ورځ جهنم ته ځې، یا دې نیکه د سخي عبادت کړی او ته به دا قانون نه دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې موږ واغستله وعده د بني اسرائیلو نه، هغه وعده چې کوم دی دلته یو عام فکري قانون ذکر کیږي، احکامو دپاره مشتمل. نو څه احکام داسې دي چې دا د فرایضو نه دي، څه د واجباتو نه دي، څه د سننو نه دي. لا تعبدون دا وعده مو ترې اخیستې وه، تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مګر د یو الله به کوئ. دا نفي ده په معنا د نهي سره، لا تعبدو نهي معنا سره ذکر کیږي په صورت د نفي کې، لا تعبدون الا الله. وبالوالدین احسان او د مور او پلار سره به احسان کوي. بالوالدین نمخ کې تفعیل نو بس واحسنوا بالوالدین احسانا، احسان مفعول مطلق د احسنوا د پاره دی. کو تو انشائی کلام ذکر کې ټیک ده واحسنوا بالوالدین احسانا، او که خبری کلام ذکر کې نو ټیک ده وتحسنون بالوالدین احسانا. تحسنون ځکه مخکې خبرو لا تعبدون، دلتم خبری کلام جوړ کا وتحسنون بالوالدین احسانا. د مور او پلار سره احسان کوي. ان شاء الله د مور او پلار د احسان مسله 15 پاره به تفصیل راځي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دلته مختصر به دا وایو چې مخکې الله پاک خپل وحدانیت ذکر کوي او بیا د مور او پلار مسله ذکر کوي. نو دا مسلې چې تمام خبرې د مور او پلار دا به مني، البته هغه ځای کې چې صرف د الله حکم ماتیږي نو بس، ځکه الله خپل حکم مخکې ذکر کوي. مور پلار درته وایي مونځ مه کوه،
زکات مو ورکوه. مور پلار درته وایي علم مه کوه. نو داسې خبرې چې د الله حکم ماتېږي هلته بیا د مور او پلار د خبرو منل نشته. ځکه د بخاري حدیث کې دی لا طاعة للمخلوق بمعصیة الخالق. هغه ځای کې به د مخلوق خبره نه مني چې کوم ځای کې د الله نافرماني لازمیږي. او د دې نه علاوه چې لاندې معاشره کې مور او پلار څه وایي نو هلته بیا خبره مني. وبالوالدین احسانا وذی القربى او خپلوان رشتہ والیتام و یتیمانان والمساکین او مسکینان وقولوا تاسو وی للناس عام انسانانو ته حسنا خی خبرې عام خلکو سره په خو خبرو په ښه لهجه ملاویږه. نبی کریم علیه السلام فرمیلی ان من الحسنه ان تلقى اخاک بوجه طلق. د بل مسلمان سره په کولو او رون تندی ملاویږي دا هم د نیکونه ده. واقیموا الصلاة قائم کئ منځ واتوا الزکات ورکوي زکات دا د الله وعده وي. ثم تولیتم بیا تاسو ګرځېدل من استاسو مشران الا قلیلا منکم مگر لک کسان په تاسو کې وانتم معرضون تاسو اعراض کوونکی. واذ اخذنا میثاقکم هغه وخت کې چې موږ واغستل ستاسو نه وعده لا تسفکون دماءکم تاسو باندې توي خپلې ویني. دا بل وعده. په دې وعده کې الله د دوی نه درې ټکي واغستل. یو ټکی دا چې لا تسفکون دماءکم خپل وینه به نه تویئ. د خپل وینې تویول نه مراد خپل اهل کتاب یو مسلمان به نه قتلې. دویمه وعده ولا تخرجون انفسکم خپل ځان به نه وباسئ من دیارکم د خپلو کورونو نه. نو بل مسلمان به په دې نه مجبورې چې د کور نه وباسي او علاقه او کلی پې پرېږدي. داسې به هم نه کوي. او دریمه وعده مخکې ذکر کېږي چې کوم دی که ستاسو اهل کتابي څوک قید کې ونیسي قیدي کی نو په هر شکل چې خپل مسلمان به آزادوي. که پیسې غواړي که ارسي خدا به آزادوي. دا درې وعدې الله تېنه واغستې. ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو په دې باندې وانتم تشهدون او تاسو په دې باندې وایي ګواه. بیا دا مخکینې دوه وعدې الله فرمایي تاسو ماتې کړې او دا دریمه وعده په هغې مو عمل کوو. هغه دا چې مدینه منوره کې دوه قبیلې د اهل کتابو آبادې وي بنو نذیر او بنو قریظه او دوه قبیلې د مشرکینو غټې آبادې وي اوس او خزرجیان. نو اوسیان دا د بنو قریظه سره ملګري شول او خزرجیان دا د بنو نذیر سره ملګري شول. او چې کله به د دې اوس او خزرج په خپل منځ کې جګړې وي نو دغه اهل کتاب یو د یو سره ملګري بل د بل سره ملګري دوی به هم جګړې کولې. اوسیان دا د بنو قریظه ملګریو. نو چې اوس غالبیږي نو ښکاره ده چې قریظه به غالبیږي. اخواسې خزرجیان خرابیږي نو نذیرو سره هم خرابیږي. نو دا دوه خبرې ماتې کړې چې خپل اهل کتابونه قتل هم کړل او د خپل علاقې نه به جلاوطن هم کړه. اوس دریمه خبره چې هر کله به دوی په هغې غالب شو د هغې نه به په قید کې کسان راوستل. نو بیا به دوی خپل منځ کې به دا خو زمونږ دین دی چې زمونږ اهل کتابي ګوره څوک په قید کې راولي نو پیسې به ورکوو خلاصوو به نو بیا به دا آزادوو. په دې وی خبره به عمل کوو. نو الله فرمایي ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دا کسان تقتلون انفسکم تاسو قتلول خپل ځانونه خپل اهل کتاب او مسلمانان. دا وعده مو امت کړه. وتخرجون تاسو ویستله فریقا یوه ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د خپلو کورونو نه. نو دا مو دویمه وعده ماته کړه. تظاهرون علیهم تاسو غلبه حاصلوله په هغوی باندې بالاسم په ګناه والعدوان او په زیاتي سره. د الله حکم مو ماتو دا اسم دی. بندګانو چې کوم دی لحاظ مو نه ساتو نو دا عدوان دی. دا دوه خبرې مو ختمې کړې. دریمه خبره وَإِن یأتوکم کبرال ستاسو نه اسارا قیدیان ستاسو نه اهل کتاب بچا په قید کې بوتو تفادوهم تاسو به فدیه او پیسې ورکولې هغه مو آزادون. په دې خبره مو عمل کوو. وهو تمام مفسرین ذکر کوي هو دا ضمیر شان دی. هو شان دا دی محرم علیکم حرام پتا سو باندې اخراجهم وستل د دوی. چې څنګه دا وستل دا حرام نو قتل پتا سو حرام نو تاسو ور دا دوا احکام باندې عمل نکو. افتؤمنون آیا تاسو ایمان راوړئ به بعد الکتاب په بعض کتاب وتکفرون تاسو کفر کوي به بعد په بعض کتاب باندې. فما جزاء پس نه د بدله من يفعل ذلك هغه څوک چې کوي ستاسو نه منکم ستاسو نه دا چې بعضې کتاب باندې عمل کوي او بعضې باندې نه کوي
الا خزي مگر د لپاره شرمندگی د فل حیات دنیا په ژوند د دنیا و یوم القیامت او پورس د قیامت باندې وردون دی واپس کړي شي الی شد العذاب صح عذاب ته جهنم دی وما الله ندی الله پاک بغافل نا خبر عما تعملون د اغه چې تاسو عمل کوئ نا خبر نه دی نو معنا دار چې تاسو ته د خپل اعمالو جزاء ملاويږي لہذا دا چې کم دویمه وعده ذکر کېداو دا شریعت د اغوی وو دا شریعت زمونږ دی دا درې وانه وعدې زمونږ د دین دی یو مسلمان به بل مسلمان نه قتلی یو مسلمان به بل مسلمان د خپل کور کلی نه نشړي او که یو مسلمان کافران په قید کې راولي دا مسلمانان به تناغه آزادۍ اهل کتاب خو په دې دوه عمل نه کو په دې وی باندې عمل کو مسلمانان خو په دې یو عمل نه کوي مسلمانانو خدا درې وړه ماتي کړی دي نو لا تقتلوا تاسو بخپل مسلمانان نه وجنئ نو تاسو ګوري دا مسلمانان چې قتلې کې د سو قتلې د چا حسا ټیک د چې د کافرانو به سره لاس وی خو سلالچ به ور کوي سبله مسله وي دا چې څومره دماکی وي دا تومره چې کم د مسلمانان قتل شول د چا د لاسه قتل شول نو دا وعده مسلمانان په عمل نه کوي او تخرجون د خپل علاقه او د زیدونه شړل او وستل هغه ګوري او دا دریم ټکی چې کم ستاسو نه په قید کې راشي د کافرانو سره دا به نه آزادوي نو سونه مسلمانان د کافرانو په قیدونو کې پراته دي سونه مسلمانان په ګونتانامو کې پراته چې کم دی او دارنګ په ایربسو کې پراته و دارنګ په نورو زینو کې او لا یوازې قید هغه نه آزادول یو طرف ته بلکې مسلمانان خو خپل مسلمان نیسی او کافر لور کوي داواله مسلمان نیسی او کافر لور کوي نو آزادول خو لا پکې روستو خبره ده نو اهل کتابونو خو من ګیله کوو چې تاسو په دوه خبرو عمل نکوو په دیو مکو مسلمانان دی پکې سګې دی خو په یو عمل نکوي الله فرمایي دنیا کې بم رسوای آخرت کې د عذاب عظیم دی نو چې د الله قانون د دنیا کې رسوا نو بیا به څنګه عزت ملاويږي اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا دی واغست ژوند د دنیا بالآخرت مقابل د آخرت کې فلا یخفف سپک بنکړي شي عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون انا بدوی سر امداد وکړي شي ولقد آتینا موسی الكتاب د دې خلکو قباحتونه ذکر کېدل نو ولې دوی اصلاح د فرصه تنظیم نو شوي الله فرمای ولی اصلاح د پر تنظیم نو شوي اصلاح د پر ما انتظامات کړي خو دوی اصلاح قبل ولنه دا خلک چې وران دي چې کوم د یو بل قتلې ولې دوی د پر اصلاح نشته علما نشته ولې نشته خو څوک خبر نه منینو ولقد آتینا تاقی سمنګ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب وقفینا پر لپسې مولې غلیو من بعده رستو د هغې نه بالرسل په پیغمبرانو سره نو د موسی علی السلام پس رستو انبیا را شروع یو قول پکې دار چې سلور زر انبیا الله په دې بنی اسرائیل کې را لېږلي د دوی آخري پیغمبر دی و آتینا من ورکړو عیسی ابن مریم عیسی علی السلام ته چې زوی د مریم د البینات ښکار دلایل عیسی ابن مریم قرآن مقدسه کې د زنانه او صرف چې کوم دغه یوې ښځې تذکره کیږي چې مریم ده د دې دوه وجې ویلی شي یو وجه دا ده چې د هر بچی نسبت پلار ته کیږي د عیسی علیه السلام چون کې پلار نشته نو ځکه نسبت مور ته کیږي نو د مور نوم سره ذکر کیږي عیسی ابن مریم دویمه وجه دا ده هر انسان چې کوم دی هغه ځان په غیرت کې حسابوي او د خپلې ښځې نوم څوک نه یادوي په دې هر سړی پوهېږي چې د خپلې ښځې نوم څوک نه اخلي په مجلس کې چې سړی مجلس کې خبره کوي او دی وایي زما د ښځې نوم دا دی داسې څوک نه وي په دې باندې شرمېږي او دا له غیرت ورځي چونکې دی اهل کتاب و عیسی علیه السلام ته د الله زوی وی نو داسې معلومه شوه چې عیسی علیه السلام ته د الله زوی وایي نو مریم ته د الله بیبي وایي نو قرآن مقدسه کې د مریم نوم بار بار اغستی شي الله انسانانو ته ورخی که دا زما بیبي وی نو ما د هغې نوم ولې اغستو دا زما عابده وه دا زما بیبي نه وه مریم معنا ده عابده او عیسی معنا ده چې کوم دی سید عیسی معنا ده مبارک سید یا مبارک ورکړو موږ عیسی علیه السلام ته چې زوی د مریم د البینات ښکاره دلایل و ایدناه موږ دا مضبوط کړو به روح القدس په پاک روح سره پاک روح نه مراد چې کوم دی یا انجیل دی چې الله ولا انجیل ورکړو دا د هغې تایید
او یا روح القدس نه دوی معنا غستې شي جبريل به ورسره ګرځېدو د هغه د حفاظت دپاره. درې مطلب ذکر کوي شي به روح القدس نه مراد اسم اعظم چې الله عیسی علیه السلام ته زده کړی او د هغې په وجه باندې مړي ته یې پاسه جو مړی به پاسېده نه موږ وله داسې نشانات ورکړي وو. درېمه پاره باندې تفصیل د هغې را روان دی. افکلما هر کله جاءکم چې برالی تاسو ته رسول پیغمبر بما په هغه څه لا تهوا چې نه خوښو انفسکم ستاسو نفسونو د پیغمبر تعلیم چې ستاسو نفسونو نه خوښو استکبرتم تاسو به ترنه تکبر وکړو ففریقا یوه ډله کذبتم تاسو به تکذیب وکړو وفریقا او بله ډله تقتلون تاسو قتلول. نو ځینې انبیا داسې و چې صرف تاسو به نه یې منو او بعضې به داسې و چې هغه به یې قتل هم کړل. د نه منلو حضرت عیسی علیه السلام دی او سی قتل کړي دي زکریا علیه السلام دی یحیی علیه السلام دی. د پیغمبر علیه السلام په شان کې د تکذیب مسله د چې دوی نه منو او د قتل مسله د ځکه دوی نبی علیه السلام په قتل هم باندې چې کوم دی څه اثر نه ده کړی. خیبر په موقع باندې یهودي ښځې نبی علیه السلام ته دعوت ورکو او چیلی ولا پوخ کبه تپوس کو دی پیغمبر پکا چیلی کې کم ځای خوښي وي پتونی خوښي پاکه ټولو کې زهر واچول په دې کې کافر ډیر زهر واچول. دوی دا کوشش هم کړی دی. وقالو وی دی قلوبنا زمنګړونه غلفون دا بندي ستا خبر او ته نه رسیږي. الله فرمایي بند نه دي بل لعنهم الله بلکې لعنت ویل الله پاک به کفرهم په سبب د کفر د دوی. فقلیلا ما یؤمنون قلیلا ما دا ما دا تنکیر د پاره د تقلیل دی نو قلیل کې هم قلت دی ما د پاره د تقلیل انو شاه منصور بابا به ترجمه کوله فقلیلا ما لک کوټي غوندې نو لک خو د قلیل دا ما د تقلید لک کوټي غوندې لک شانته یؤمنون لک غوندې دوی ایمان راوړي. نو دا لک کوټي غوندې ایمان سمنه یا چې کم دی د ایمان تراجی کا نو لک شانتي ایمان دوی په خپل بدای وی چیرې موږ د خپل کتاب منو د دینه علاوه بل کتاب نه منو وی صرف د لک شانتي ایمان راوړي دا خو پیدا نه کوي. ایا چې کنده دا لګواله راځي د افراد وتا فقلیلا ما من لک افراد یؤمنون ایمان راوړي. اهل کتابو کې ډېر لک افراد دي چې غوي ایمان راوړي یا دا قلت راځي کا زمانه تا فقلیلا ما لګونتي زمانہ یؤمنون دوی ایمان راوړي. علی عمران کې برش دوی بخپلو کسانو ته وی چې کم دی آمنو بالذی هغه پیغمبر باندې تاسو ایمان وروړئ وجه النهار د ورځې په اوله حصه کې وکفرو اخره کې بیا کفر اختیار کوي. نو دی هغه لږ شانتې زمانه ایمانو فقلیلا ما لږه زمانه یؤمنون دوی ایمان راوړي. ولما جاءهم کله چې راغلی دوی ته کتاب من عند الله کتاب د الله د خوانه قرآن مقدسه مصدقون تصدیق کوونکی لما د هغه کتابونو معهم چې د دوی سره وکانو دوی من قبل پخوا یستفتحون علی الذین دو ترجمه چې کوم دې ذکر کوي شي تمام مفسرین په کتش یستفتحون دا مزید دی په معنا د یفتحون مجرد سره معنا دا ده چې دی اهل کتاب ته خو پته و چې د اخیر زمانه پیغمبر برازي موږ به پاغه ایمان راوړو داغه ملګرتیا وکړو. نو دوی به مشرکین ته وی چې دا پیغمبر راشي موږ به داغه ملګرتیا کوو تاسو سره بیا جنگیږو او داسې به متختم کو لکه څنګه چې عادیان سمودیان ختم شوي وو. نو الله وی تاسو خدای پیغمبر ته مکول هغه پیغمبر رااله اوس ملګرتیا وکړي کنه څنګه چې مثال موږ تاسو وایو اخر وخت کې به عیسی علیه السلام راځي موږ به ملګرتیا کوو مهدی علیه السلام به راځي موږ به ملګرتیا کوو او خدا مکه دغه عیسی علیه السلام او یا چې کوم دی مهدی علیه السلام د چا په زمانه کې راشي او به د انکار کوي. نو الله ورته وی چې تا خو مخکې دا تمنا کوله زه به ملګرتیا کوم. نو وکانو د اهل کتاب یهودیان من قبل پخوا یستفتحون منا یفتحون دوی کامیابی طلب ولا علی الذین فهغه کسانو کفرو چې کافران دي وی چې دا پیغمبر راشي موږ به ملګری شو تاسو سره به جنگیږو به تاسو باندې غالب شو. نو فلما جاءهم کله چې راغله دوی ته پیغمبر ما عرفو هغه چې دی او پیجندو کفرو به دی په کفر وکړو. دویم مطلب وکانو من قبل یستفتحون دوی به چې کله د دې مخالفین او مشرکین سره جنگ او جګړه رااله نو تورات به چې کم دی را کولو کو او چې په کوم ځای کې د پیغمبر علیه السلام نومو
په هغه نوم باندې به ګوته کېښوله. بیا به سوال کوو الله موږ ستانه چې کوم دی سوال کوو په دغه پیغمبر باندې چې تی په آخره کې دا ته رالیږې د دې پیغمبر په وجه موږ سوال کوو چې موږ له کامیابي راکړي. نو په نور الفاظو کې دې ته توسل ورته وي. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د راتګ نه وړاندې به دوی همدغه شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام په توسل باندې دوی سوال کوو. نو الله فرمایي ته په توسل باندې سوال کوو، اوس راغی چې کوم دی اوس یې نه مني. مختصر مسله دا ده چې آیا دغه شان د چا په ذات باندې توسل کوي شي؟ نو یو توسل بالاعمال وي. تا چې کوم د قرآن ولوسته یا الله د خپل د تلاوت په خاطر باندې منځ دی وکړو، الله د خپل عبادت او د نفلو په خاطر باندې تواب دی وکړو، الله د تواب په خاطر زما داسې کړ. اعمال وسیله کول دا متفقا جایز ده. دویم چې کوم دی بعضې زوات وسیله کول د پیغمبر علیه السلام په خاطر باندې، د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په خاطر باندې، یا داسې بل چې کوم دی صالح انسان ذکر کې د هغې په خاطر. نو که داسې توسل کې تو هغه سړی په خپلو امورو کې متصرف ګڼې، هغه سړی په خپل کارونو کې حاضر او ناظر ګڼې، بیا دا شرکي توسل دی، دا منع دی. دا د الله صفتونه دي، تصرف د الله اختیار دی، حاضروالی ناظروالی د الله اختیار دی، د الله صفات دي، بنده له بدانه ورکې، بیا دا شرک دی. دویمه دا ده چې ته د کم کس توسل کوي هغه نو حاضر او ناظر ګڼې، نه متصرف ګڼې، خو صرف د هغه نوم اخلي چې د دې نوم او د دې صاحب چې ستا یو مقبول بنده دی د دې په وجه باندې زما داسې کار وکړي. نو داسې توسل څنګه دی؟ نو امام ابن تیمیه د دې نه انکار کړی دی. زموږ شامی چې کوم دی هغه د جواز مسله ذکر کړی دی، جایز ده. او دغه جواز باندې علماء دیوبند بیا قول کوي. کم چې په علماء دیوبند باندې اعتراضونه شوي وو، بیا هغه اعتراضونه د حرمین الشریفین علماو دیوبند ته راولېږل. په تاسو باندې خلک دا اعتراض کوي چې ستاسو عقیده کې دا نقصان دی، ستاسو عقیده کې دا نقصان دی. یو اعتراض پیدا و چې دوی توسل نه مني. دغه اعتراضونه علماء دیوبند خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله ته ورکړه او ورته ویې ته د دې جواب وکړه. هغه جوابونه وکړه، بیا علماء دیوبند هغه دستخط کړه، واپس یې حرمین الشریفین ته ولېږل. او بیا دغه جوابونه چې کوم دیوبند علماو کړي هغه به حرمین الشریفین والا دستخط کړه، د مصر علماو دستخط کړه، د شام علماو د غونډو اتفاقی عقیده شوله چې دا بالکل زموږ عقیده ده او دا صحیح عقیده ده. په کې یو مسله د توسل ده چې کله یو انسان د الله نه سوال کوي او نیک او صالح بنده چې د دې په وجه باندې الله زما د حاجت پوره کړي، نو دغه چې کوم د حرمین الشریفین علما دي، د دیوبند هندوستان علما دي، د مصر علما دي، د شام علما، د دوی په هغې دستخط دي او د غونډه متفقه عقیده ده. یو پکې د توسل مسله ده. دغه توسل بیا د آدم علیه السلام د وخت نه تر دې وخته پورې بیا پکې چا انکار نه دی کړی. بیا دا ټولو چې کوم دی منلی. د آدم علیه السلام دغه شانې توسل فضائل اعمال ذکر کی هغه حدیث راغسته د حضرت شیخ زکریا رحمه الله. دغه حدیث باندې خلک چې کوم د اعتراضونه کوي، دا د حاکم روایت دی او حاکم ورته صحیح ویلی دی چې آدم علیه السلام د پیغمبر علیه السلام په شان باندې کم توسل کړی دی. فضائل اعمال کې ذکر دی، دا د حاکم ورته صحیح ویلی دغه حدیث ته. حضرت موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام د خوانه چې کله رخصتېدو، نو شعیب علیه السلام ورته وایي زما سترګې کمزوري دي، بوډا شوم، ته زما نه ځې، نو زه به څه کوم؟ زه دعا کوم، ته پې امین وایه. شعیب علیه السلام دعا کوي، یا الله پاکه چې کوم دی زما پلار دانې نیکو اسحاق علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، د هغوی په خاطر زما سترګې نظر ما له راکړي. یو پیغمبر سوال کوي، بل پیغمبر پې امین وایي. روح البیان لیکلی. یوسف علیه السلام چې کله رونو خرڅ کو، قافلې والا روان کو، یو کس چې کوم دی په هغه مقرر کو، ورته وی چې کوم دی دا ساره چې ونه تښتي.
په دې لار کې مقبره رااله دی د هغې نه بېل شو د خپلې مور ملاقات ته ورغی مقبرې ته هغه کس پسې ګرځي سړی ورک شو را پیدا کړه که ته مقبره کې پټ شوی دا خو هغه کسان وی چې دی پټېږي یو څو څپېړي وو یوسف علیه السلام لاس اوچت کړل یا الله پاکه زما کومه خطۍ زه معافي غواړم بیا چې کوم دی د پلار نیکه د هغې په خاطر الله زما داسې وکړي قرطبي لیکلي هغه ځای باندې په دوی باندې یو طوفان رالی چې کوم دی بیا ورته منت کوو نور مخکې تفصیل نه کوو بیا ورته منت کوو دا د یوسف علیه السلام توسل دی دلایل النبوت هم ذکر کړي دي او دارمي هم ذکر کړي دي نبی کریم علیه السلام ته یو سړی رالی چې کوم دی په سترګو معذوره دی ورته وی زه په سترګو معذور یم دعا وکړه چې الله راله نظر راکړي پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل په دې حال باندې صبر وکړه الله به جنت درکړي او که ته غواړې زه به ته دعا وکړم ویې رہی صبر راته ګران دی نبی کریم علیه السلام ته الفاظ خو لاړ شه اودس وکړه 2 رکعته لمونځ وکړه او دا دعا وایه اللهم انی اتوسل بنبیک الله زه تا ته ځان قرب حاصلوم په دې پیغمبر په وساطت سره د توسل دعا یې ورته وښوله هغه سړي سوال وکړو الله له نظر ټیک لہذا دا د انبیاء عمل دی عمده کې د شروقیه په شرح کې عبدالحی رحمه الله ذکر کړی دي ودلت الاحادیث على جواز التوسل بالذوات الفاضله والاعمال الصالحه احادیث مبارکونه چې کنده مسله ثابت ده ک توسل بالذوات ده او ک توسل بالاعمال له دوانه صحیح دي عمده د شروقیه په شرح کې عبدالحی رحمه الله ذکر کړی دي لومبه خطبه کې ویلي دي شامی چې کوم د مسله ذکر کړی ده چې د دینه ابن تیمیه بعضې صورتونو کې انکار کړی دی خو لیکن هغه فرمایي دا جایز ده شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کې چې کوم دی دا دواړه قوله ذکر کړي دي او بیا فرمایي لا احب ان اقدح فیه زه نه خوښوم په دې کې څه نقصان نه پیدا کوم څوک توسل کوي نو صحیح مختصر حواله آخري کم حضرات چې د توسل نه منکر دي که نه اشاعت او یا بل چې ځان ته وایي دوی زیات چې کم دی د شیخ غلام الله خان صاحب پسې روان د شیخ غلام الله خان صاحب ته منسوب یو تفسیر د جواهر القرآن ورته وایي او هغه منسوب کړی د حسین علي رحمه الله ته دا به جدا ټکی د حقیقت آیا دا د هغه تفسیر دی او که نه خو به هر کې تفسیر هغه ته منسوب دی او د شیخ غلام الله خان سے په نسبت باندې جواهر القرآن 15مه پاره باندې چې کوم دی هغه هلته مضمون ذکر کړی دی او دا اقسام ذکر کوي 15مه پاره کې هلته ویلي دي ښه دلته نه دا اقسام ذکر کوي چې کوم دی او بیا دا قسم راغستی دی چې یو سړی د چا نوم چې کوم دی هغه په وسیله کې ذکر کوي حاضر ناظر نه ګڼي د هغه نه امداد نه غواړي او دغه نوم ذکر کوي او توسل کوي نو بیا فرمایي اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دا تمام معنی په دې کې اس اختلاف نشته دی کم چې د علماء دیوبند توسل دی نو دې حضراتو به همدغه شانتې وی دا مختصر مسله مو ذکر کوله نو دی به د نبی علیه الصلاة والسلام په نوم باندې دا توسل کو علی الذین کفروا فلما جاءهم کله چې رالی دوی ته ما عرفو هغه چې دوی وپېژندو کفرو به نو دوی پې کفر وکړو فلعنت الله د الله لعنت دی وي علی الکافرین په کافرانو بئس ما دا ما منکر په معنا د شی سره دی بئس شیء ډېر بد څیز دی اشتروا به چې دوی واغسته په دې سره انفسهم خپل ځانونه اشترا دلته په معنا د باعو سر دی بئس شیء بد دی هغه څیز اشتروا معنا باعو به چې دوی خرڅ کړه په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه خرڅ کړه په څو ان یکفروا کفر د دوی دی بما انزل الله هغه چې الله نازل کړي بغیا د وجې د کینې نه ان ينزل الله چې نازل کړي الله پاک من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء په هغه چا چې د الله خوښه شي من عباده د الله د بندګانو نه دوی د بنو اسماعیل سره د پیغمبر علیه صلات والسلام سره کینه ساتله نو ځکه ایمان نه راوړو فباءوا پس دوی اخته شول بغضب په یو غضب سره چې هغه انکار د عیسی علیه السلام نه علا غضب د پاسه د بل غضب نه چې انکار د نبی کریم علیه السلام نو وللکافرین د پر د کافرانو عذاب مهین عذاب د سپکوونکې واذا قیل لهم کله چې ویلې شي دوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ بما انزل الله هغه چې الله نازل کړي قالو وی دوی نؤمنو موږ ایمان راوړو بما انزل علینا هغه چې نازلیږي په موږ ویکفرون دوی کفر کوي بما په هغه څه باندې وراءه چې د دې نه غیر وي دوی وی موږ خپل کتاب منو او بل نه منو الله د دې نه دوه جوابه کوي یو تحقیقي یو الزامی
دوی وایي من خپل کتاب منو او دا بل نه منو. الله تحقیقي جواب کوي وهو دا ورا او دا غیر چې کوم دی الحق دام حق دی. څنګه چې ستاسو کتاب حق دی نو قرآن هم حق دی، نو څنګه نه مني؟ مصدقا لما معهم دا تصدیق کوونکی د هغه چې دوی سره دي. نو قرآن ستاسو د کتاب تصدیق کوي نو چې تو خپل کتاب منې جدا به منې. دا تحقیقي جواب. دویم چې کوم دی دوی وایي من خپل کتاب منو بل نه منو، الله الزامي جواب کوي خجی ستا په خپل کتاب تورات باندې ایمان دی. نو قل ورته ووایه فلم تقتلون تاسو ولې قتلول انبیاء الله پیغمبران د الله پاک من قبل پخوا چې ستاسو په خپل تورات ایمان دی نو ولې تورات تاسو ته دا وایي چې پیغمبران وژنئ؟ کوم ځای کې ستاسو ایمان دی؟ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. یو خو مو انبیا قتلول، دویم تاسو وایي زموږ په خپل کتاب باندې ایمان دی، نو ستاسو دا کتاب تاسو ته په شرک باندې امر کوي. ولی تاسو شرک ولې کوئ چې ستاسو په خپل کتاب ایمان دی؟ ولقد جاءکم تاخی سره غلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره او دلایلو ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسو سخی په خدای سره من بعده پس د تللو د موسی علیه السلام نه تور ته وانتم ظالمون حال دا چې وایي تاسو ظالمان. نو څنګه چې کوم د ستاسو په خپل کتاب ایمان؟ بلکې الله فرمایي چې تاسو خپل کتاب نه مانو، دا خو په تاسو په زور منلی و. وَإِذْ أَخَذْنَا هغه وخت کې چې مو واغستله میثاقکم وعده ستاسو نه په خپل توحید چې تاسو به د الله وحدانیت منئ. ورفعنا پورته مو کړو فوقکم طور د پاسه ستاسو نه تور غر ورته مو ویل خذوا واخلئ ما آتیناکم هغه چې موږ تاسو له درکو بقوت په قوت سره واسمعوا واورئ. قالو دوی ویل سمعنا موږ واورېده. ظاهري خو یې دا وی چې سمعنا موږ واورېده قولک ستا وینا اورو، هر څه بلکل درس منو خبر اورو. وعصینا او موږ نافرمانی کوو فعلک ستا په افعالو کې ملګرتیا ته تیار نه یو. خبره دی اورو خو د سره ملګرتیا ته تیار نه یو. یا دا ښکارې وې سمعنا موږ واورېده، بیا ډکې بیا وې عصینا یاره منلو ته تیار نه یو. واشربوا او یو ځای شوی دی فی قلوبهم د دوی پړونو کې العجل محبت د سخي محبت د دوی پړونو کې سکولی شوی دی بې کفرهم په سبب د کفر د دوی. ول ورته وایه بئس ما بد دی هغه امرکم چې امر کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ستاسو ایمان. تاسو وایي چې موږ مؤمنان یو، دا ستا ایمان چې تا ته په کوم څیز امر کوي دا خو ډېر بد څیز دی. ایمان تا ته په دې باندې امر کوي چې انبیا قتلوه، ایمان په دې امر کوي د سخي عبادت کوه، ایمان تا ته په دې باندې امر کوي چې تاسو چې کوم دی قرآن مه منه، دا خو ستا بد ایمان دی. ان کنتم مؤمنین دوی به دا وی چې کوم دی لن يدخل الجنة الا من كان هودا. نقول ان کان دا جواب دی د دوی د کلام. جنت ته به صرف یهودیان ځي، نصرانیان به صرف نصرانیان به ځي. نو الله فرمایي چې ښه تاسو د جنت ټیکهداران یې نو ځئ تاسو مرګ وغواړئ که نه. جنت ته چې کوم دی تلل خو د مرګ نه پس کېږي، تاسو مرګ وغواړئ جنت ته لاړ شئ خپل اصلي ځای ته ورسېږئ. دویم قول داسې هم راغلی شپږمه پاره کې مضمون راځي دوی به نحن ابناء الله و احباؤه، مونږ خو د الله زامن یو، مونږ د الله دوستان یو. نو الله فرمایي زه چې زما دوستان نو دوست خو د دوست خوا ته ځي، زه زما خوا ته راشئ مرګ وغواړئ راشئ زما خوا ته که نه. نو دوی چېرته هم مرګ نه غواړي. لہذا الله ورته دا وفرمیل زی تاسو چې کنده مرګ وغواړئ. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صداقت دی او د قرآن صداقت دی چې دوی ته چیلنج ورکوي زی تاسو مرګ وغواړئ. او بیا الله فرمایي دوی مرګ نه غواړي او اقا شانتې وشوله چې مرګ نه غواړي. حدیث پاک کې راغلی که دوی مرګ غوښتلی وی که نه دا غونډ به مړه شي وو، که دوی مرګ غوښتلی وی دا غونډ به مړه شي وو او د دې هر یو دپاره به خپلې دا لاړې دي که نه دا لاړې به ورته زار شوي وي. یو یهودي به هم پاتې شوی نه خو دوی مرګ نه دی غوښتلی. نو قل ورته وی ان کانت کوي لکم الدار الاخره ستاسو دپاره کور د آخرت عند الله د الله په نیز جنت صرف ستاسو دپاره خالص وطن خالص من دون الناس سوا د نورو انسانانو نه فتمنوا الموت تاسو وغواړئ مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني. مسله پیدا شوله یو سړی چې کوم دی د مرګ تمنا کولی شي لکه څنګه چې دوی ته الله وایي تاسو مرګ وغواړئ. نو زموږ شریعت دا دی چې د دنیا احوال مختلف وي. سړی د دنیا په ژوند کې تنګ شي، د ولږې نه تنګ شي، د تندې نه تنګ شي، د غمونو نه تنګ شي، داسې نورې پریشانۍ راشي او د ځان دپاره مرګ غواړي نو نه به غواړي حرام دی.
د دنیا د پریشانو تنګسیانه مرګ غواړي دا حرام دی نه به غواړي وجه دا ده چې دا ژوند د الله نعمت دی او ته د هغې ناشکري کوې نو ناشکري به نه کوې صحیح د بخاري کې روایت دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي دی فرمایي چې کوم دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام داسې ارشاد فرمایلی دی یو سړی ډېر زیات چې کوم دی په دې ژوند تنګ شو نو بیا به ته داسې سوال کوي اللهم احییني اذا كانت الحیات خیر الله ماله ژوند راکړې که دې ژوند کې مې خیر وي او که نه په دې ژوند کې مې خیر نه وي مرګ کې مې خیر نو الله پاکه بیا الله مرګ راکړي خو که مرګ کې مې خیر وي داسې سوال کوی شي ډېر تنګ شوي الله که ژوند کې مې خیر وي نو ژوند راکړي او که مرګ کې مې خیر وي نو مرګ راکړي خو داسې به نه وي چې الله مرګ راکړي لہذا د دنیا د مصایبو نه د دنیا د تکالیفو نه د غمونو پریشانو نه سړی تنګ شي او مرګ غواړي ناروا ده دویم ټکی دا دی یو انسان چې کوم دی هغه نیک دی صالح دی د الله سره محبت دی چې کوم دی او د الله د محبت او ملاقات په بنیاد باندې دی مرګ غواړي او یا داسې فتنې او مصیبت کې چې دین بربادیږي داسې فتنو کې را بند شوي چې اوس دین بربادیږي نو بیا چې مرګ غواړي بیا غوښتی شي چې هسې نه دین مې خرابیږي چې کوم دی او کافر شمه بې دینه شمه نو بیا که مرګ غواړي نو بیا غوښتی شي بعضې حضرات چې کوم دی هغوی نه دغه شانې تمناګانې راغلي دي خو داسې د مرګ سوال هم نه دی کړی حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی یو موقع باندې جنگ کې ولاړ دی نو زوی ورته وایي بابا مقابل کې مخالفین دي توره ارس تیاره خول واچوه زغره څه شی خو واچوه که نه حضرت علی صاحب ورته وفرمیل ستا بابا د دې هېڅ پروا نه کوي که دی په مرګ پرېوځي او که مرګ په دې را پرېوځي یعنې دا مسلمانان داسې زړور خلک صفین کې چې کوم دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه جنگ صفین کې ولاړ دی او هغه فرمایي الآن نلقي الاحبه اوس به زه د خپلو احبو سره ملاقات کوم نه د جنگ ته چې ورځم او که شهید شوم نه مخکې د خپلو محبوب د پیغمبر علیه صلات وسلام او د پلانکي ملاقات ته روان یم نلقي الاحبه نبی کریم علیه صلات وسلام چې بیمارو نو فرمیل به مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین دا آیات په لوستو مع الرفیق الاعلی حضرت عائشہ فرمایي چې پیغمبر علیه صلات وسلام به دا فرمیل چې انبیا الله وفات کوي نو د ژوند او د وفات اختیار ورکوي کله چې نبی علیه السلام به دا آیاتونه وی نو موږ ته پته ولګېده چې نبی کریم علیه السلام زموږ د میندې ځي لہذا د مرګ سوال به نه کې الله فرمایي ولا یتمنوه هرگز دوی مرګ نه غواړي ابدا بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه چې مخکې کړي دوی لاسونو د دوی لاسونو چې کوم وړاندې ذکر شو انبیا قتل کړي دي د دوی لاسونو چې دا لیکل کړي د الله په کتاب کې تحریف کړي دي او مراد نه تمام اعمال اغستې شي خلاصونو ته نسبت کیږي ځکه دا کثیر وي په داخل کې والله علیم الله په هدی بالظالمین په ظالمانو ولا تجدنهم الله فرمای د مرګ سوال وړاندې خبره ده دا خو د دنیا عاشقان دي ولا تجدنهم خامخبت بیا مزیدوی احرس الناس حرسناک د انسانانو علی حیات فجوند د دنیا ومن الذين اغكسان اشركوا چې مشرکان دي یود خوخی احدهم یو پدوی کې لو يعمروا کده ته عمر ورکړي شي الف سنه زر کاله دی خوخی چې کاش ما ته زر کاله عمر ملو شوی وما هو ند دا عمر د بمزحزه اخلاص ورکون کده ته من العذاب د عذابنا ان يعمر کده ته عمر ورکړي شي زر کاله ورکړي شي عمر نه پدې د عذاب نه خلاصې دی شي نه که زر کاله دی او که 2000 دی او که 10000 دی خدا زر چې ذکر کیږي دا به اعتبار محاوره فارسیوانان بداوی چې کم دی 1000 سال ژوند تیر کا زر کاله عربیانو به عشت الف سنه دا دوی محاورې وي چونکې دوی په محاوره کې اوږده زندگی هغه د زرو کالو نو ځکه الله فرمایي که زر کاله عمر اومشي نو د عذاب نه پدې خلاصېږي نه نو که زر دی او که 2000 دی او که ډېر والله بصیر الله لیدونکی دی بما یعملون هغه چې دوی عمل کوي څنګه چې مخکې آیتونو کې د دوی د شبهاتو جواب دارنګې دلته اوم د دوی د شبهاتو چې کوم دی جواب دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه دوی تپوس کو چې تا ته وحی څوک راوړي
وی جبریل وی که دې په ځای باندې میکایل وی نو ډېره به ښه خو دا جبریل زموږ دشمن دی، زموږ دشمن ستا خواته راځي نو ځکه موږ تا سره دوستي نشو کولی. او دویمه طریقه داسې هم راغلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به کله د دوی کتابونه چونکې دا د لیکلو لوستلو والا سړی و نو دوی بعضې کتابونه به یې کتلم او دوی سره بیا خبرې هم کولې. د دې اهل کتابو ترې نه تپوس وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې وحی راوړي نو وحی له څوک راوړي؟ وایي جبریل. یاره که دې په ځای باندې میکایل وی نو بیا به موږ منلی. ولې څه فرق پکې دی؟ ځکه دی جبریل زمونږ نیکونه زمونږ مشران تباه برباد کړي دي، غونډې عذاب کړي دي، دا زمونږ دشمن دی. او دا میکایل چې کوم دی داسې فرشته د الله پاک په دې دنیا پیداوار او خوراکو باندې مقرر کړی دی. باغونه چې کوم دی میوې ټوکي او دارنګې خوراکونه غنمو جوار او فصلونه نو دا زمونږ سره ښه کوي نو دا ښه فرشته وه. که دې په ځای باندې میکایل وی نو حضرت عمر صاحب ته نه تپوس وکړو د دې دواړو فرشتو د الله په نسبت باندې څه حیثیت دی؟ دوی ورته وی د دواړو فرشتو د الله په نسبت باندې داسې حیثیت دی چې د یو فرشته د الله یو طرف ته ده او دا بله فرشته بل طرف ته ده، معنا دا دواړه یو شانتې مقرب دي. نو عمر صاحب ورته وی عجیبه ده چې دا دواړه د الله سره داسې تقرب چې یو طرف ته بل طرف ته، او بیا تاسو د یو سره دشمني کوئ چې د یو سره دشمني کې د بل سره دوستي کوي، د الله سره څنګه ستاسو دوستي شوله؟ نو را روانم چې ما نبی کریم علیه السلام ته دا غونډه قصه ذکر کړې وې زمانه مخکې چې کوم دی الله پاک دا ټول مضمون ذکر کړو. نو قول ورته من کان عدوا لجبریل، هغه څوک چې وي دشمن د پاره د جبریل. قرآن کریم کې شپږ فرشتو تذکره راغلی ده، جبریل دی، میکایل دی، دارنګې چې کوم دی رعد دی، او مالک د جهنم څوکیداره فرشته، او هاروت او ماروت دي. دا شپږ فرشتې د هغوی تذکره چې کوم دی په قرآن کې راغلی ده. او کوم چې د جنت څوکیداره فرشته رضوان نو داسې بیا تصریح قرآن کې نه ده راغلی. نو څوک چې وي دشمن د پاره د جبریل فانه نزله، جبریل او میکایل چې کوم دی امام بخاري د دوی معنا کوي په عبدالله سره، فانه نزله بشک د نازل کړي. الله وی تاسو سره دشمنی کوي نو آیا دا قابل د دشمنی دی؟ نه. یو فانه نزله د قرآن نازل کړي دا څه د خو نه دی، دا خو د الله استازی دی. دویم علی قلبک استا پړه باندې تا سره خیر لټولی دی. دریم باذن الله د الله حکم دی، د الله نه څه باغي خو نه دی. او څلورم مصدقه تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې دی نه مخکې وو. پنځم وهدن دا هدایت دی. او شپږم وبشرا دا زیری دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. کله چې د دې ښایسته صفتونو دا حامل دی نو دا قابل د دشمنی دی؟ نه. خو که خامخا زه تاسو دشمني کوئ نو من کان هغه څوک چې وي عدوا لله دشمن د الله د پاره او ملائکته او د الله د فرشتو و رسوله او د الله د رسولانو و جبریل و میکال او د جبریل او د میکائیل دشمن وي فإن الله بشک الله پاک عدو للکافرین دشمن دی د پاره د کافرانو. و ملائکته ذکر شول جبریل او میکال پسې وروستو ذکر کېږي دا تخصیص بعد التعمیم یا د وجه د عظمتنا او یا د دې یهودیانو د سوال په بنیاد باندې چې هغوی دا بیا د جبریل په ځای باندې میکایل وی نو موږ به منلی وو نو ځکه دا دوانه خاص ذکر کېږي. ولقد انزلنا الیک تاقی سمو نازل کړي تا ته آیات بینات آیاتونه واضح وما یکفر بها کفر نه کوي په دې سره الا الفاسقون مگر فاسقان کفر کوي. او کلما هر کله عاهدو چې دی وعده وکړي عهدا په وعده کولو سره نبذه دغه وعده وغورځوي فریق منهم یوه ډله په دوی کې وعده وکړي نو بیا ماته کړي. بل اکثرهم بلکې ډېر د دوی نه لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. ولما جاءهم کله چې راغلی دوی ته رسول پیغمبر من عند الله د الله د خوا نه مصدق تصدیق کوونکی ولما معهم دغه کتابونو چې دوی سره نبذ وغورځوله فریق من الذین یوه ډله د هغه کسانو اوتو الکتابه چې هغې ته ورکړی شوی کتاب نبذ ویې غورځو سی وغورځو کتاب الله د الله کتاب یې وغورځو وراء ظهورهم وروسته د شاګانو نه دی پرېښود ایمان یې پرې رانوړو ګویا تاسو هېر کړو وروسته مو وغورځو کأنهم لا يعلمون گویا دوی په دې سره پوهیږي نه. واتبعوا دا د نبذ سره متعلق نبذو دوی وغورځو د الله کتاب وغورځو د دې په مقابل کې دوی څه وکړه واتبعوا دوی تابعداري وکړه ما تتلو الشیاطین هغه چې به لوستل شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې.
دلته واقعات او دارنګ چې کوم د قرآن کریم کې بعضی ځایونو کې واقعات او خاص کر سورۃ سواد کې او سورۃ النمل کې بعضی واقعات داسې دي کنه چې زمون استادانو حضراتو به مختصر بیانو کو بیا به دلته اسرائیلی روایت دي خدا غون معتبر نه دي بس دغه څه به اجمالی خبره کوله نو موږ به دا ټکه زده کو بیا چې کوم دی په خپل ما به سوچ کو چې اخر دا به ایسه یو ځل مې چې کوم دی دغه واقعاتو پسې تفاصیل راواغستل او تکې ناستم دا غون مې کتل نو چې دا مې وکتل یقینا چې دوی څومره بکواسونه کړي د انبیاو پسې که نه د ویلو نه دي داسې بکواسونه کړي دي نو که تاسو هم ځان له غواړئ بیا ځان له وګوره مظهري وګوره نو هغه چې کوم دی داسې بکواسونه چې د انبیاو د شان په چې یو عام سړي پسې به څوک داسې خبرې ونه کړي څونه چې د اهل کتابو د انبیاو پسې کړي ما ښه استادانو ځکه دا نه بیانول نو دلته چې کوم دی بلا قصې شوي دي مختصر ټکی داسې دی سلیمان علیه السلام ته الله عظیم الشان حکومت ورکړی خو که یو طرف ته حق نو بل طرف ته سره باطل وي دغه زمانه کې سحر او جادو د دې کافي چې کوم دی چرچه زیاته وه سلیمان علیه السلام دا خلک به منع کول خو که ته څومره خلک منع کوې خو هر سړی لږ شانې ځان له سورانۍ کوي نو هغه داسې وکړو چې دا څومره ساحرانو د هغې د سحر لیکل او کتابونه او څه شی دا ټول یې راجمع کړه دې ترې نه واغستل اوس که بل ځای کې خښوي نو هسې نه چې بیا یې راوباسي نو سلیمان علیه السلام د خپل تخ لاندې ښخ کړه چې دلته محفوظ دې دپاره شي چې څوک یې راونه باسي دا خلک خو د سحر او د جادو دې قصونه په دې شکل منع کړه کله چې سلیمان علیه السلام وفات شو شیطان دې خلکو ته وی تاسو ته پته وه چې د سلیمان علیه السلام د دومره لوی حکومت د کم ځای نه دا خو ډېر غټ ساحر و نعوذ بالله دا غټ جادوګر و که تاسو ته چې کنده پکې شک وي زی تاسو د تخ یخ وګورئ نو دا شیطان خو د آدم علیه السلام د وخت نه تجربه کار د هر څه قیسې ورته معلومې دي دی خو دغه وخت نه ګرځي او دا ټولې قیسې د هغه مخکې تېرېږي تاسو یې د تخ دا ویښ وګورئ نو چې هغه راوسپړدلی شو نو هلته خو کتابونه ښخ کړي وو نو کوم چې داسې ضعیف او کمزوري خلکو هغې په دې چېرې یقینا دا خو موږ وکتل نو ګمراه شول نو پیغمبر علیه السلام ته دوی وی ته سلیمان علیه السلام ته د الله پیغمبر وی او نعوذ بالله خو ساحر او جادوګر سړی و الله فرمایي دې خلکو تابعداري وکړه ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی ولکن شیاطین لیکن شیطانان کفرو دی کفر کو د شیطانانو کفر سو یعلمون الناس السحر خو به انسانانو ته سحر او جادو دې نه دا معلومیږي چې سحر او جادو ګینې دا کفر دی ځکه چې دې ساحرانو خلکو ته دا خو زمونږ چې کوم دی د عقیده کې ابو منصور ماتوریدي حضرت نه اقوال نقل دی هغه فرمایي سحر مطلقا دا کفر نه دی او دا چې کوم دی زمونږ عقیده هم ده او دغه مسله هم ده چې سحر مطلقا کفر نه دی بلکې سحر ته به کتې شي که دا سحر داسې وي چې په دې کې کفري او شرکي الفاظ وي په دې کې شرکي منتري وي نو ښکاره خبر ده چې بیا دا شرک دی عمل یې بیا شرک دی او دا سړی مشرک ګرځېږي په دې باندې او که داسې وي چې په دې کې شرکي الفاظ نه وي شرک منتري نه وي نو ټیک ده چې دا سحر خو شرک نه شو خو په دې باندې چاته ضرر او نقصان رسول به حرام دي دا په خپل ځای به مسله چاته په ضرر او نقصان رسول دا به منع دي او حرام دي کته یو سړی په دې سحر باندې چې دا په سحر وکړو هغه دې مړ کو دا داسې دی چې تا په توره باندې او قتل دی کو نو څنګه چې په توره باندې وهلو ګناهګارې په سحر دې وجلی دی نو یو سړي باندې تا سحر وکړو هغه دې په سترګو ډون کو په لاسونو دې شل کو په خپو دې شل کو دا داسې دی لکه څنګه چې ته توره والې او د هغه نه لاس او خپې کټ کې یو سړی ته راونیسي او سترګې ترې نه وباسي نو په دې چې څونه ګناهګار هغه شانې په دې سحر هم ګناهګار ټیک ده که دا سحر کې د الفاظ د کفر نه وي نو کفر به نه وي خو دا خو دې ګناه کړې ده نه په سحر باندې چاته ضرر نقصان رسول دا حرام دي بیا چې کوم دی خیالي او شرعي قید کې تاسو وایي خرق عادت د عادت خلاف کارونه چې راځي نو دا شپږ قسمونه وي په دې کې سحر نه شمېري چې کوم دی زموږ فقهاو کلام والا خرق عادت چې کم کارونه راځي نو یا دا ناشنا کار د پیغمبر د لاس نه وي یا د غیر پیغمبر نه وي که د پیغمبر د لاس نه ناشنا کار راشي نو قبل دعوه نبوت وي
یا بعد دعوه النبوت وي که قبل د دعوې د نبوت نه ناشنا کار صادر وي دته ارهاس وي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه وړاندې وي چې مطلب نو ماته به کاڼو وی السلام علیکم، دا ناشنا کار دی چې کاڼې ته سلام کوي، خو لا پیغمبر نه و دته ارهاس وي. ارهاس معنا مقدمه د نبوت. او بعد النبوت چې د پیغمبر د لاس نه کوم څیز صادر شي ناشنا هغه ته بیا معجزه وي. د نبی علیه السلام بلا معجزې دي. او که دا ناشنا کار د پیغمبر د لاسه نه وي غیر پیغمبر وي نو بیا دا دوه قسمه خلک وي. یو هغه وي چې د الله د قانون تابعدار دی مسلمان، او دویم هغه دی چې د الله د قانون تابعدار نه دی غیر مسلم. نه غیر مسلم نه ناشنا کار راتلی شي د لاس نه. نو که د الله د قانون تابعدار نه غیر مسلم وي او بګورو د دنه ناشنا کار رالی نو د هغې د دعوی برابر نه بیا ورته استدراج وي، او که د هغې د دعوی خلاف بیا ورته استهانه بیا ورته اهانت وي. الله دې او شرم او سپکې کو. ویلی شي مسلمة الکذاب ته یو سړی رالی وی چې دا سترګه مې خوږیږي، نو دا یوه خو ټیک ده، دا بله سترګه مې خراب ده، دا دم که چې ټیک شي نه چې هغه دم کړه هغه روغه سترګه پسې مړنده شوله. تا خو د بیماري علاج کو هغه چې کوم د روغه پکې مړنده شوه نو الټه ستا د خبرې ته اهانت وي. نو که ستا د خبرې موافق کار وشي استدراج، مخالف به اهانت. او که د داسې کس د لاس نه ناشنا کار صادر شي چې هغه مسلمان وي د الله د قانون پابند وي نو کامل پابند دی، نو دا نیک انسان دی، داغه د لاس نه صادر شي بیا ورته موږ کرامت وایو. او چې نه عام مسلمان دی نو بیا ورته معونت وایو. نو دا شپږ څیزونه دي: معونت دی، کرامت دی، اهانت دی، استدراج دی، معجزه ده او ارهاس دی. سحر چې کوم دی کلام والا په دې ناشنا کارونو کې نه حسابوي. وجه دا ده چې سحر دا ناشنا څیز نه وي، دا صرف چې کوم دی چالاکي وي، صرف چې کوم دی طریقه کار او هنر او کسب زده کول وي، خو به هر کې هر طریقه چې دی زده کوي او په هغې باندې څه نقصان رسوي نو دا منئ. دا یو واقعه ذکر کیږي. دویمه واقعه وما انزل علی الملکین. دلته بلا واقعات چې کوم دی خرافاتونه قصې ذکر شوي دي. مختصر مسله داسې وه د خلکو منځ کې دا اشتباه وه چې یاره د پیغمبر د لاس نه ناشنا کار صادریږي، تاسو ورته معجزه وایي. نیکانو خلکو د لاس نه ناشنا کار تاسو ته کرامت وایي. کله په سحر او جادو سره خلک ناشنا کارونه خلکو ته ښیي. نو دې کې به فرق څنګه کوو؟ نو الله پاک فرشته راولېږله دې دپاره چې خلکو ته دا وښیي موږ فرشته یو، انساني شکل کې راغلي یو، دې ته سحر وایي، دې ته جادو وایي، دا پلانکی څیز دی، دا ګوره جایز دی، دا ناجایز دی، داسې مه کوئ. دې تعلیم دپاره رالی خلکو به سر وانه کوو. نو ته به ویل چې تاسو موږ ته دا سحر وښایي که نه، چې موږ دا سحر زده کړو، یو خو د خلکو نه پې ځان ساتو، او دویم چې دا سحر زده کړو چې ځان پې محفوظ کوو. نا پرشتو به ورته سحر وخو دا سحر دی، جو دی چې به په چل کې ته زده کړو که نه بیا به خلکو ته نقصان رسو، بیا به دا رواني کول. نو زده به که په یو شکل باندې بیا به رواني پې نور کول. دا خو د خلکو خپل ورانه او دغه فرشتو خپله ډیوټي پوره کړه چې خلکو ته د سحر او د جادو د بل منځ کې فرق معلوم کو. بیا دا فرشتې لاړې بس یو مقصد دپاره حکمت دپاره راغلي هغه پوره شوې لاړې نو. وما انزل هغه چې نازل شوي علی الملکین په دوو فرشتو باندې بې بابل په ښار د بابل کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت دوه فرشتې وي. وما یعلمان دوی به نه خو من احد یو کس ته حتی یقولا تر دې چې دوی به ورته ووایي انما نحن فتنه بېشکه موږ یو امتحان دپاره فلا تکفر تاسو کفر مه کوئ. فیتعلمون دوی به زده کوو منهما د دې دواړو نه ما یفرقون هغه چې په جدایي به راتلله به په دې سره بین المرء په مابین د سړي کې و زوجه او د هغه د بیبي کې. دوی به سحر زده کوو بیا به د ښځې او د خاوند منځ کې جدایان او کوډې پې کولې. الله فرمایي وما هم او نو دوی بضارین ضرر رسونکي به په دې سحر سره من احد یو کس ته الا باذن الله مگر د الله په حکم. که سحر ضرر رسیږي خو د الله په حکم رسیدا خو صرف یو سبب دی. اسبابو کې کله چې کوم دی الله اثر واچوي نو کار کوي، اثر پکې وانه چوي نو کار نه کوي. اور سوځول کوي، ابراهیم علیه السلام کوم ځای کې اور وسوځو، چاړه الالول کوي، اسماعیل علیه السلام چړې کوم ځای کې الار کو، همدغه رنګې سحر به اثر کوي خو باذن الله.
ويتعلمون دوی بس د کو ما يضرهم هغه چې دوی ته پکې ضرر ولا ينفعهم دوی ته فایده نه وه ولقد علموا تاقي سره دوی پوهېدل لمن اشتراه هغه څوک چې واخلي دا سحر ما له نه به در پاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق صحیح سا چا سحر واغستو په دې باندې کفر ته ورسېدو نو آخرت کې د ایس حصہ نشته دی او کنه سحر دی وکړو کو کافر شوی نه خو ګناه دې کړی دا نو بیا ماله فی الاخرت من خلاق در پر آخرت کې حصہ نشته اولا اول جنت ته نشیت لږه ګناه دې کړی دا اخر کې چرته راځي نو بیا به راځي نو لہذا سحر کول دا حرام دی د الله بندگانو ته تکلیف رسول دا حرام دی او دا سه مسائل زیات چې کم دی دا په خزو کې وي سړی دومره قصې نه کوي خدا خزي چې کم دی دا ناپوه وي د چا سره نه لګی شي نو بیا دا خزي لګیږي چې کم دی پتا به اوس کوډه کوم ښه پتا به اوس سحر کوم دارنګي د چا د خور لور ته پوس وکي د دوه سمې د غي وسره طبيعت برابر نشي رشتہ وسره ونکي نو دوی ورته وي تاسو هم لرا نکړه اوس بستا په دې دور باندې داسې کوډه کوم چې په دې کورې ته ځړکم په داسې مرز به د لواچو مچ سوګه تپوس هم نه کوي نو بیا د خاون او یا د پلار او د بل مال واخلي او 50000 او 15000 ساحرانو کوډګرو ته ورکي او دغه انسانانو ته په تکلیف رسي دا تمام کارونه حرام دي یا تمام کارونه حرام دي د دې خاون مال د دې پلار مال د دې رور مال د دې پاره چې تا په ساحرانو په کوډګرو باندې وال وزو قیامت کې به الله ته تو څه جواب کې د خاون مال خو صرف دې د پاره چې ته اوخره ته اوس کا خپل عفت او خپل ژوند تیر کا د کوډګرو د پاره خو نو د پلار او ضرور مال دا د کوډګرو د پاره نو چې کم تا دغه مال برباد کو کوډګرو ته دی ورکو ستا دا کار حرام دی دغه ساحر او د کوډګر کار دی حرام دی دوه ګناګار یې کتا په دې سحر باندې څوک مړکړه داسې وګڼه چې تو قاتل یې هغه قتل کو او کچا ته دې ضرر ورسو په کټ کې دی واچو داسې وګڼه چې تا دغه نخ په کټ کړي په دې سحر باندې تا ضرر ورسو هغه د پستر ګډون کو داسې وګڼه چې تا هغه پستر ګو معذور کو سترګې دې تعویز تلې د قصيبه ګناګار د الله بندګانو ته ضرر مرسوي نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء تاسو د ځمکې په دې مخلوق باندې رحم کوئ د الله په دې بندګانو رحم کوئ بیا د الله د رحم طلبګار شه او چې ته د الله بندګانو باندې رحم نه کې د الله د رحم څنګه ته طلبګار بشي لہذا زنانه په دې مسله کې ډېر ناقصي وي د الله بندګانو ته چې کوم د تکلیف رسي یو په یو کوډ کوي بل په بل باندې کوي یو په یو سحر کوي بل په تمام کارونه مو حرام دي ګوره دې نه ځان وساتئ د الله د بندګانو خیر خوا جوړ شي دا غوی د پر مصلحین جوړ شي ما له فی الاخرته من خلاق د جنت نه به محروم شي ولبئس ما بد هغه شرو به انفسهم چې د خرڅ کړه پاغي باندې خپل ځانونه لو کار يعلمون کاش کدی پویدل ولو انهم امنوا کدی و ایمان راوړې وتقوا تقوی کړي ویل مصوبه خامخ ثواب من عند الله د الله د خوانه خیر دا غورو لو کار يعلمون کاش کدی پویدل یا ایها الذين امنوا وړاندې چې څنګه د اهل کتابو خباستونو دایم خباست ده طریقه د یو سړی خبره وکي بل په خبره پوه نشي نو ورته وی جی زمونږ د دې خبرې بیا دوباره لحاظ وکړه وایا موږ پښتو کې دا طریقه د سړی خبره وکي ناغه تاواز کې ارشاد ما څه بیا وایا عربی کې دا طریقه یو سړی خبره وکي نه بل وتوي راعینا معنا زمونږ لحاظ وکړه د خبره باندې پوه نشو دوباره راته وایا نو دا خو د عربو استعمالي ټکیو کله چې يهوديانو ووریدو نو دا کلمه د يهوديانو په منځ کې قبیحه ټکي استعمالېدو د دې معنی و حماقت بے وقوفه نو دوی خوشاله شونه دوی به د پیغمبر مجلس کې کېناستو صحابه خو په خپل لحاظ و چې راعینا جزانو لحاظ کا په خبره پوه نشو دوی بس به راعینا بے وقوفه به بل تو خندل دا د ارسړي خپل اصطلاح دی کنه مولانا عبدالحق صاحب دا کوړي افغانستان بعضی کسانو دا غوي اصطلاحات داسې بل شانتي وي دا د بلوچیانو اصطلاح هم ده ناغي چرته ملاقات تر غلی نو چاپی ولا کوله چې کنه نه پلاسونو خپل وي جی تاسو ډېر ډنګر شوی نو مولانا صاحب ورته او ډنګر شوی مخ تاسو په اصطلاح باندې دا غوي اصطلاح ډنګر د معنا دا چې کم دی اوچېدل بدن کمزوري کېدل او زموږ اصطلاح د ډنګر ساروي ناغه ورته وي تاسو ډنګر شوی نو زموږ اصطلاح خدای چې تاسو زناور ساروي جوړ شوی دی
یعنی د زمونږ اصطلاح کې څونه غلط ټکی دی او د هغوی په اصطلاح کې معنا تاسو بدن کمزوری شوی دی نو ورته وی چې کوم دی او ډنګه خو ستاسو په اصطلاح باندې که نو د عربو اصطلاح دا وه چې راعنا زموږ لحاظ وکړه او د یهودیانو اصطلاح دا وه حماقت راعنا ای زموږ بې وقوفه او یا د رعونت نه دی معنا شپونکیه نه بیا به خندل نو یو ځل دغه شانې چې کوم دی دوی دا خبر وکړه یو بل ته وکتل داسې وخندل نو سعد ابن معاذ صاحب پوه شو چې پوه شوی که بیا دې د خولې نه دا خبره ویسته که نه دا سر به دله والوزو جو هغه ورته وایي دا تاسو چې وایي تاسو خپل منځ کې ولې داسې نه وایي بس وایي تاسو بیا نه وایي موږ بیا وایو خو تاسو بیا نه وایي نه الله دا ټکی منع کو د دې په ځای باندې داسې ټکی ووایه چې په هغه کې غلط احتمال نه وي نو وقولو تاسو وایي انظرنا موږ ته نظر وکړه اوس په دې کې غلط احتمال نشته واسمعوا واورئ وللکافرین دپاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دردناک دی لہذا هغه ټکی چې په کم کې اشتباه وي نو پرېږدوه دع ما یریبک الی ما لا یریبک هغه څیز چې کم شکي وي اشتباهي وي پرېږدوه هغه ټکی ولې نه لري چې بې اشتباه وي ما یود الذین کفروا نخوخی هغه کسان چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابونه ولا المشرکین او نخوخی دا مشرکان ای ينزل علیکم چې نازل شي په تاسو من خیر څه خیر من ربکم طرفه د رب ستاسو نه خیر چې دا وحی نازلیږي دی په تاسو پیرزو نشي والله یختص الله خاص کوي برحمته په خپل رحمت من یشاء چاله چې خوښه شي د دې وجې نه آیت کریمه نه دا مسله ده چې دا نبوت دی که نه والله یختص برحمته بنبوته نه نبوت دا امر وهبي وي د الله د خوا نه دا میلاویږي نبوت دا په عبادتونو نه میلاویږي دا په نسبونو نه میلاویږي بس د الله خوښه د چاته نبوت او پیغمبري ورکوي من یشاء والله الله پاک ذو الفضل العظیم خاوند د فضل لوی دی ما ننسخ من آیت هغه چې منسوخ کو د آیت نه او ننسها یا تانئیر کو د نسخ متعلق مسله مو ذکر کړې وه یهودیان د دې نه انکار کوي اهل حق او قرآن شریعت زموږ دا مني ننسها یو قرت راغلی ننسها نسیه نه بیا راوتی دی معنا تانئیر کو دویم دا محموز هم راغلی ننسئو انما النسیء زیادة فی الکفر بیا معنا د تاخیر ننسئها یو قرت داسې راغلی معنا تانې رستو کو نه اتې موږ راتلکو بخیر منها غوره د هغې نه د هغې نه غوره حکم راولیږو مثال په طور مخکې مخ کولو بیت المقدس ته بیا حکم راغی بیت الله شریف ته مخ وګرځوه نه بیت المقدس نه بیت الله په څو چنده غوره دی نه اتې بخیر منها او مثلها یا د هغې مثل دا چې کوم دی مثل وي نو که دې ته ظاهري وګورې دې خوا مخکې او که دې خوا مخکې نو یو شانې دي او که دې ته وګورې بیت المقدس په نسبت بیت الله شریف ثواب زیات دی نو بخیر منها یا سهولت ته وګورې مخکې یو مسلمان د لسو کافرانو په مقابل کې که به وتښتېدی چې کوم دی نو ګناهګار الله حکم منسوخ کو یو مسلمان د دوه کافرانو په مقابل کې شناتی بخیر غوره حکم رالی علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شی قدرت والا دی علم تعلم آیت نه پوهیږي ان الله بشک الله پاک له ملک السماوات والارض هغه د پر حکومت د اسمانونو او د ځمکو دی وما لکم نبی تاسو د پر من دون الله غیر د الله نه من ولی څوک دوست ولا نصویر او نه څوک امدادي الله دا دوه ټکي نه پې کوي من ولی ولایت چې کوم دی دا راځي قولا نصویر دا راځي فعلا نو ستاسو دپاره د امداد بګر څوک نه من ولین چې په وینا باندې ستا مرسته وکړي ولا نصویر او نه په عمل باندې ستا مرسته وکړي دا یو ام نشته د ولی او د نصویر په منځ کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی ستا ولی دوست رشتہ دار دی ام دی او امداد دله ام وکړي دواړه جمع کېدی ام شي ولی ستا خپلوان دی خو نصویر نه دی ورور دی خو ستا امداد نه کوي نو نصویر امدادي شي خو ستا 200 پردی سړی دی ستا امدادي وکړو نو دا نصویر دی ولی نه دی ام تريدون ان تسألوا رسولکم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه د سوالونه کول چې دا قرآن مقدسه پتا باندې یو ځل ول نه نازلیږي څنګه چې دا ټوکړي ټوکړي نازلیږي موسی علیه السلام ته الله یو ځل تورات ورکړو نو الله فرمایي تاسو دا غواړئ ان تسألوا رسولکم چې تاسو تپوس او سوال وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی څنګه چې تپوس کړی شوی د موسی علیه السلام نه من قبل پخوا د هغه نه تپوس کړی شوی ارین الله جهرتن اوس دې مخکې ووې
نو داسې تپوسونه د انبیاو نه دا خو انسان کفر ته ورسوي. ومن یتبدل الکفر چا چې بدل کې واغستو کفر بالایمان بدل د ایمان کې فقد ضل تاخي سره د خطا شو سوا السبیل د صحیح لارې نه. ود کثیر من اهل الكتاب خو خیر د اهل کتاب نه لو يردونکم چې واپس کی تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمانونو تاسو نه کفار کفر ته ولی مو کفر ته واپس کی حسدن د وجه د کینین من عند انفسهم د نس د خپل نفسونو نه تاسو سره کینه ساتي چې تاسو ولی ایمان ته راځئ. حسد دې ته ویلی شي د یو انسان او د مسلمان نعمت پستا پیرزو نشي دې ته حسد وایي. چاته الله بدن ورکړی دی مال ورکړی دی مرتبه ورکړی دی اولاد ورکړی ستا پیرزو پې نشي چې تا سره نه وي نو ما ته میلاویږي او که نه میلاویږي خو چې تا سره نه دا حسد دی دا بدترین او قبیح عمل دی. نبی کریم علیه السلام فرمایلی دی ابو داود کې روایت دی حسد د چا سره ساتل ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب څنګه چې د خشاکو ته اور ولګي او په دې اور سره خشاک سوځيږي نو په حسد سره د انسان نیک اعمال داسې ختميږي. لہذا د چا مرتبه د چا مال اولاد هغه باندې دا تمنا نه کول چې تا سره نه دا مغواړه او یو غیبتي ځان د پر غواړي غوښتې شي د چا بچی دی ډېر صالح دی ښه سړی دی نو ته وغواړي الله مال هم داسې بچی راکړي. د چا سره مال دولت دی او هغه د الله د دین دپاره لګوي نو ته غواړي الله مال هم داسې مال راکړي چې ستا دپاره ولګوم نو دا غیبته ده بیا غوښتی شي. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین پس د هغې نه چې واضح شو لهم الحق دوی ته حق فاعفو تاسو دوی ته معافي کوئ واصفحو مخ ترې نه واړوئ. څه حضرات فرق ذکر کوي. فاعفو عفو دې ته وایي چې کوم دی چې انتقام نه اخلي. واصفحو صفحه دې ته وایي چې په هغه ملامتیا نه کوي. فاعفو عفو ته وکړه انتقام ترې نه مه اخلئ. واصفحو ملامتیا پې ما اچوئ داسې هم پرېږدئ حتی تر دې پورې اتي الله چې راتله وکړي الله پاک بامره په خپل امر د جهاد حکم راشي نو بیا به ورسره جهاد کوئ. ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر شي قدرت والا دی. د دې په ځای باندې چې تاسو د کافرانو سره ردې بدې وسوئ د خپل ځان اصلاح مخکې وکئ. واقیموا الصلاة تاسو قایم کوئ منځ وآتوا الزکات ورکوئ زکات. وما تقدموا لانفسکم هغه چې تاسو مخکې لګئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر د څه خیر نه تجدوه هغه به بیا موضع عند الله د الله په نزد ان الله بشک الله پاک بما تعملون چې تاسو عمل کوئ بصیر لیدونکی دی. وقالوا وید ویل يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا مگر هغه څوک چې هغه وي يهوديان او نصارا یا وي نصرانيان. دا نه چې ګینه دا دواړه متفق او داسې خبره کوله بلکې دا د ار یو سره بیل بیل. وقالوا يهوديان وي لن يدخل الجنه الا من كان هودا دی به صرف منګ به جنت ته ځو. وقالوا دا نصرانيان وي لن يدخل الجنه الا من كان نصارا صرف نصرانيان بزي. الله دلته جواب کوي تلک امانیهم دا صرف د دوی ارزوګانی دي د دوی امیدونه دي په دې امیدونو جنت ملاویږي. دویم قل ورته وایه هاتو برهانکم روړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني. دریم تعال ته وړاندې جواب کوو ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت زید مرګ وغواړئ که نه. دا درې جوابونه دی د اشکال نه. اوس الله قانون ذکر کوي په دې خو کار نه کېږي چې زه مسلمان یم او جنتي ما موږ هم داسې مغالطو کې پراته یو زموږ مسلمانان چې کوم دی د ښکلي پیغمبر امتي ما او نبی کریم علیه الصلاة والسلام به زموږ سپارش کوي نو تا پیغمبر پیژندلی دی اسلام احکام ته پیژنې یوازې په تمنا روانې نو بلا د الله قانون دا دی. او من اسلم چا چې تابع کو وجهه خپل مخ لله الله دپاره مخ د الله تابع کو نو دا مخ بهترین اندام دی نو غون بدن د الله تابع کې. وهو محسن او حال دا چې د محسن وي معنا محسن فی العقیده نو من اسلم وجهه دا اصلاح عمل دی مخ د تابع کو نو بدن د تابع کو اعمال برابر شول. وهو محسن دا احسان د عقیده دی عقیده ټیک نو عقیده هم ټیک عمل هم ټیک شو قانون دا دی. فله اجره در پر اجر دی عند ربه پنیز در رب دد ولا خوف عليهم نبير پدوی ولا هم يحزنون نبدوی غم جنشي. وقالت اليهود ويل بيهوديان ليست النصارى ندي نصرانان على شيء پس شيبان د خپل خود د مثبت اړه خو یو بیا موږ د جنت ټیکاداران بل بیا موږ د جنت ټیکادارین دای منفي اړه چې دوی په غوي اعتراض کوي او په دوی اعتراض کوي.
وقالت النصارى وی نصرانیان لیست الیهود ند یهودیان علی شیء پس صحیح دین باندې الله فرمای وهم یتلون الکتاب حال دار چې دوی لري کتاب کذالک هم دارنګ قال الذين وی هغه کسان لا يعلمون چاغوی نه پویږي دا مشرکین دي چې کوم آسمانی علم او آسمانی کتاب نه خبرم نه دي مثل قوله مثل د بیان د دوی اغه وی تاسو دوانه سره صحیح دین نشته زنګ شرک خدین دي فالله يحكم الله به فیصله وکي بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت دا چې څومره قران ذکر کوي چې قیامت کې به الله فیصله کوي د دې فیصله نه مراد عملی فیصله ده یو قولی فیصله د الله دنیا کې کړي دا صحیح عقیده غلط عقیده صحیح عمل غلط عمل الله خولې دی الته چې فیصله کیږي دا به عملی وي ته دی خوازه جنت ته او ته دی خوازه جهنم ته داسې فیصله وکړي فيما په هغه سکه کانو چې دوی فيه اختلافون په کې دوی اختلاف کو ومن ازلم سوق لی ظالم د ممن د هغه چانه منع چې د منع کول کوي مساجد الله د الله د جمعتونو نه ايوز کر فيها چې یاد شي پدې کې اسمه نوم د الله پاک وسعد کوشش کوي په خرابه دغه په خرابولو کې کدا د يهوديانو سره ولګيږي نو لګولې شي بیت المقدس په خوا چې کوم دی دا د بخت نصر سره بازي چې کم د ظالمانو ملګرتیا وکړه او د هغه عمله وکړه او بیت المقدس وران کو او دا غډیره به حرمتي وشوله اق شانت وران پروتو بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه کې چې شام فتح شو نو بیا هغه اثر نو بیت المقدس آباد کو الله وی ظالمانو تاسو زما د کور سره سکړو او یاد لا يعلمون سره ولګ ولا يعلمون دا مشرکان دي نو پیغمبر علیہ السلام پشپغم کال د هجرت باندې عمره د فراتو حدیبیه کې دوی بن کو نو دا لا يعلمون مشرکین چې کوم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عمره ته پرې نه خودو نو الله فرمای د دینه بل غټ ظالم شته چې د الله د کور نه څوک منع کوي نو مسله دی چې د الله د کور نه به څوک نه منع کوي منع حقيقي وي چاته مرزا دا عمره منع حکمی وي د سکار کې چې بل انسان جمعات نه توري کې جمعات را پریوزی نه پخپل آباد او نه بل بعضی ملکان د سی کړه لازم د پلار جمعات د خبر سوګ کړه رګ دی سوګ کې خخت رګ دی پخپل هم نه جوړه او بل تم نه پرېګ دی دا خو تخلق د جمعات نه منع کې یا په جمعات کې داسې حرکت کول چې اوس مثال په تور عام خلک مانځه ته راځي او د کلی چې کم دی ملک او خان صاحب دی چې کم دی دین تم خاريږي بل تم خاريږي مړه بس تا جمعات تم کې هم بند راځو دا خو تخلق د جمعات نه منع کې د سبب نه کې ان تر دې فقها ذکر کوي یو سړی داسې بیمار دی چې دا بیمار د وجه نه نور خلکو ته تکلیف دی نو دا بیمار به نه راځي ځکه چې ته راځي خو ستا د وجه نه خلکو ته تکلیف جوړېږي هغه د جمعات نه منع کېږي خلک به د جمعات نه منع کوي منع مساجد الله چې منع کوي د جمعاتونو د الله نه ايذكر فيها اسمه چې یاد شي په دې کې د الله نوم وسعد کوشش کوي په خرابه دغه په خرابولو کې اولئک دا کسان ما کان لهم ندي مناسب دوی د پر ايد خلوها چې د داخل شي د جمعاتونو ته الا خائفين مگر په ير سره معنا تاسو د دسه ویروي چې دی په خپل د جمعات نه منع کوي بیا هغه شانتي وکړې شول اتم کال باندې مکه مکرمه فتح شوله نهم کال باندې صدیق صاحب حج ته راغی اعلان به کو دا چې کم دی آینده به ګوره بیت الله باندې څوک بر بنده طوافونه نه کوي آینده به ګوره مشرکان حرم ته نه راځي بن شول داسې بن کوي لهم دوی د پاره په دنیا خزون په دنیا کې شرمندگی د ولهم دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی ولله المشرق والمغرب دا چې کوم طرفونه دي الله وی دا ټول زما دي بعضی دا لګي د نفل سره یو سړی نفل کوي نو چې ته کوم طرف ته نفل کې په سفر روانه کولې شي ته زی په خبر ته په گاډي کې کېناستي نو سره دې نه چې مثال ستا مخ به جنوب ته او داس دشته په سټ کې ناستي نیت وتړه خپل ځان له چې کوم د قرآن تلاوت کوه 15 شپږ سپاره پکې وایا او بیا خچ کوم د اشاره کوي رکوع او سجده ته گاډي برابرې ته قلای خپل منځ کوه همدارنګه منګوري ته زی په گاډي کې کېنه خبا او دسه کېنه نو وسم دا چې نه سمانه خو نه دا سړیم کولې شي خزم کولې شي نه معنا هغه زنانه دا زی چې کم د پینډې ته زی سواد ته زی په خبر ته زی او د سوکا موټر کې ناشته چې کم د خپل سیټ کې باو د سکینه او چې کم طرف تستا د گاډي مخ د اس پروا نه کوي دوه رکعات نه پر منځ کوم الله اکبر نه دی وتړو بس چې کم الحمد قل هو یا وګد سورتونه درځي هغه دی لګ به سرخته کې اشاره ده پر رکو لګ به خخته کې اشاره ده پر سجده سر لګول ته هیڅ ضرورت نشته لہذا بس خپل نفلونه کوا
په دې کې مشغول اوسېږه ګنټه نیمه به خپل عبادت وکړي او پکې به ته پېښور ته مو رسېږي ګنټه نیمه به خپل عبادت ته مو وکړي پکې به منګورې ته مو رسېږي په اس باندې سواره یې په خر باندې په اوښ باندې سواره یې په ګاډي کې ناست دی دا نفل دی لله المشرق والمغرب الله دپاره مشرق او مغرب دواړه چې کم طرف ته مخ شو هېڅ پروا نه کوي دا د نفلو مسله ده یو داسې مسلې چې په خپل کور کې په دې ځمکه ولاړ یې او مونځ کې هغه ګوره جدا ده دویمه پاره کې مضمون را روان دی دویم مطلب د آیت دا دی چې یو سړی داسې ځای کې دی چې هغه ته قبله نه ده معلومه نو بیا سوچ وکړه چې په کم طرف دی فکر راغی چې قبله په دغه طرف د اقه طرف ته ودرېږه مونځ دې وکړو وروستو ته پته ولګېده چې ته خو خطا شوی قبله خو په دې بل طرف وه مونځ څنګه دی بالکل صحیح دی انشاءالله دویم پاره کې تفصیل راځي خو دا به هله صحیح کېږي چې مخکې تا ته لوی نور ذرایع نه معلوم اول به کوشش کې چې قبله ځان ته معلومه کړي نو د چا نه به تپوس کې څوک نشته بیا وګوره چې کوم دی مقبره د مسلمانانو مقبره کې مړي څنګه ښخ شوي د هغه نه قبله معلومه کا دام نشته بیا وګوره نور ته هوا ته د دې نه قبله معلومه کا چې دا معلومه نشي نو بیا به سوچ وکړي چې په کم طرف ودرېدلې مونځ دې وکړو چې قبلې سیمه ټیکو نو هم ټیکه که خطا شوې وروستو بل ته درته ویل که ته خو بل طرف ته ولاړ وې نو هم دې مونځ ټیک دی ځکه لله المشرق والمغرب صحابو دقه شانې کړي دي نبي کریم علیه السلام ورته ویلي اصبتم فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو وګرځوئ فاینما تولوا من وجوهکم کم طرف ته چې مخ ګرځئ فسم وجه الله هغه طرف ته وجه الله د الله ذات دی ان الله بشک الله پاک واسع علیم پراخ علم والا دی وقالوا وید اتخذ الله ولدا قالوا یهودیانو سره لګولې شي هغه وی اتخذ الله ولدا وی عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام د الله زوی دی وقالوا نصرانیانو سم لګولې شي هغه وی المسيح ابن الله مسیح علیہ السلام د الله زوی دی وقالوا د لا يعلمون سره لګولې شي چې مشرکین دي هغه وی اتخذ الله ولدا من الملائکه بنات الله فرشتي د الله لوریان دي سبحانه پاک دی الله پاک بل له بلکې د الله د پاره ما فی السماوات والارض هغه مخلوقات دي چې اسمانونو کې دي او پزمکو کې دي کل له قانتون دا ټول د الله د پاره تابعدار دي بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکو دی و اذا قضى امرا کله چې فیصله وکړي د کار فانما یقول له بشک الله غته فرمای کن موجود شفیکون پس موجود وي نه الله په اولاد څخه یا خو په اراده سره ارس موجود دي کن امر دی فیکون د اجازه ده او جواب د امر دا مجزوم وي فیکونو دا خو مجزوم نشو پوه شئ په اشکال باندې جواب دار چې دا جمله ده ښه جمله کې چې کوم دی به اعرابات تقدیری وي فهو یکونو هو ضمیر به تر وباسي هو یکون هغه مبتدا یکون خبر دی نو ځکه په لپس کې جزم رانله وقال الذين ويهغ كسال لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي لولا يكلمون الله ولم سر خبر نه کوي الله پاک او تاتینا آیه ولن رالیږي نشانه خدا سي نشانات چې منګ غواړو نور د پیغمبر علیہ السلام خو په سونه نشاناتو كذلك هم دارنګ قال الذين ويلبهغ كسار من قبلهم چې دوی نه مخکیو مثل قولهم مثل د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دي د دوی زړونه قد بينا الآيات تاکي سره موږ بیان کړي آیاتونه لقوم یوقنون دا قوم د پاره چې دوی یقین کوي انا ارسلناک بشک موږ لګل تعالی رب الحق په حق سره بشیر زیر ورکونکې مؤمنانو ته ونذیر او يرونکې کافرانو در د جهنم نه ولا تسأل استن تپوس نشي کېدی عن اصحاب الجحیم فبارد خاوندانو د جهنم کې چې داخله جهنم ته ولې لاړل ولی تپوس نه کېږي دوه وجې دي یو وجه دا ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمہواری د الله احکام رسول دي نو تا د الله احکام ورسول خپل ذمہواری دی پوره کړه او چې ذمہواری دی پوره کړه نو اخوا کسو جهنم ته زی داستا ذمہواری نه دنو ځکه ولا تسأل عن اصحاب الجحیم دویمه دا ده هر انسان د خپل طاقت او د وس لاندې دا مکلف دی کاغه عام انسانان دی او که انبیا دي اوس دا خلق تمام په تمام باندې ایمان ته راوستل دا د انبیاو د وس نه بار دي لہذا کم خلق چې هغوی ایمان ته نه راځي دا ستا د وس نه بار دي ته په دې باندې مکلف نه یې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء هر کله چې دا خلق ایمان ته راوستل ستا په وس کې نه دي ته په دې مکلف نه یې لہذا چې مکلف نه یې نو لا تسألو ستا نه تپوس نه کېږي عن اصحاب الجحیم باره د خاوندانو د جهنم کې
ولن ترضى هرگز برازي نشي عنك اليهود استان يهوديان ولا النصارى او نصرانيان. دا آیت کریمه ځان سره یاد ساتي. بیا دنیا کې چې کنده موجوده حالات په دې چسپانه و نو د خپل مشرانو هغه کم عقلی به تا ته معلومیږي. موږ د يهوديانو نصرانيانو نه قربانيږو داسې نږدې کو یاره چې نن به دوستان شي سبا به دوستان شي او دا به امداد را لیږي. الله فرمای اس صورت باندې دا ستا خپل کیږي نه. یوه لار ده که ته یهودي شو د هغې سره ملګری شوې نصراني شو د هغې ملګری شي جو ټیک ده که نور دا تمه مه کوه چې دا به ستا ملګری شي په د الله فیصله ده. حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې تو تابعداري وکړي د هغوی د دین او د هغوی دین ته به څنګه ځې نو قل ورته وایه ان هدى الله بېشکه هدایت د الله پاک هو الهدى اخو دا هدایت دی چې قرآن دی نبي علیه السلام ته الله ورکړی او چې بیا ته روان شي ولئن اتبعت بالفرض که تا تابعداري وکړه اهواءهم د خواهشاتو د دوی پیغمبر علیہ السلام دا غوی خواهشات کم ځای کې مني دا زما او ستا لپاره سبق دی. بعد الذي پس د هغې نه جاءک چې رالی تا ته من العلم علم ما لک نه به ستا دپاره من الله د الله د خوا نه من ولی څوک دوست ولا نصیر او نه امدادي. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی هغوی ته کتاب یا ترنه مراد مسلمانان دي. مسلمانانو ته الله کتاب ورکو چې قرآن دی یتلونه دا لولي حق تلاوته په حق لوستلو سره او یا مراد د دین اهل کتاب دی چې کم په حق باندې نو بعضې فرمی دا حضرت جعفر صاحب چې کله د حبشو نه راته د ده سره ملګري څلوېښت کسان دي نو دې کې اهل کتاب ورسره دي چې کم دی نو هغه دقسې وو. الذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی ورته کتاب یتلونه دوی لولي دغه خپل کتاب حق تلاوته په حق لستلو سره او چې هغه کتاب صحیح ولي اولئک دا کسان یؤمنون به دوی ایمان راوړي په دې قرآن کریم ومن یکفر به چا چې کفر وکړو په دې سره فاولئک پس دا کسان هم الخاسرون دوی تاوانیان دي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الہ العالمین زمونږ وینا ستا رضا دپاره وګرځولې کړي. الله زمونږ دا درس په خپل دربار قبول کړي. ویل اورېدل الله زمونږ نه قبول کړي. زمونږ نه څونه کوتاهي یعنې تقصیرات کېږي الله خپل احسان سره معاف کړي. الہ العالمین زمونږ جمدي زمونږ مړه د ټولو په دې کې حصې وکړي. الله د موجوده حاضرینو د غایبینو نارینه و زنانه و الله د ټولو پکې حصې وکړي. د تمام امت مسلمه خصوصا د پاکستان اخص الله په دې کلي باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي. الله الہ العالمین څونه ملګري درس ته راځي د خپلو حاجاتو سره د تمامو حاجات شرعي الله پوره کړي. الله چا د دعاګانو درخواستونه کړي د هغوی څونه حاجات دي ستا په علم کې د هغې حاجات پوره کړي. خیره خاتمه زموږ په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر